دی په هغه باړه ګیټ کې دی، بل په تاکال کې دی. دا د ښار نه چاپېر دغه شانې ځایونه دي. نو او څه به داسې ګرځېدل. خالد صاحب څو ورځې دې سره وجنګېد خو دی راکوزېدل نه. یوه شپې ملګرو ته وویل چېره په دې کار نه کېږي، بس ورځو پې ښه. دوی نیغ پې ورله او جنګ یې شروع کړ. جنګ یې شروع کړ، ښار اخیستل یې شروع کړ، ښار روان دی. اخوا ته دته خو پته نشته څه کسان تللي دي ابو عبیده صاحب سره چې موږ سره مذاکرات وکړه. مذاکرات د هغې سره چې خبرې وکړې شوې، هغې چې واپسې کې راتلل پته ولګېده چې په ښار کې جنګ شروع دی. او دې خوا خالد کسانو ته وی چې هر څه کېږي خو چې کوم دی چې دغه ختم کوي، ځای واخلئ. داسې مخکې روان دي. هلته چې کوم دی دی واپس لاړ ابو عبیده صاحب پسې چې موږ تاسو مذاکرات دي او ستا ملګري خو زموږ سره جنګېږي. هغه چې دلته خط راولېږه رالی استازی راولېږه خالد پسې چې دې سره مذاکرات کوم او ته مه جنګې. هغه ته مذاکرات مه کوه، دا خو څو ورځې تېرې شولې، په مذاکراتو خو کار نه کېږي. هغه ته اډر وکړه چې مه کوه جنګ. ده چې جنګ بس کوو نو نیم ښار اخیستی شوی و. نیم ښار اخیستی شوی دی او د ښار په منځ کې دوی اهمه ګریجه د حقې ته جنګ رسېدلی دی. ابو عبیده صاحب ورته وی چې مخکې به نه ځئ، په هغه ځای جنګ بس شو. اوس نیم ښار په زور واغستی شو، نیم لا پاتې دی. هلته مذاکرات شوي دي دغه سره ابو عبیده سره. دی خو خالد صاحب چې کوم دی ځای په زور په جنګ اخیستی. مسله اختلافي شوه. کېناستل ښه چې داسې به وکړو چې دا کوم ځای په زور اخیستی شوی هغه زور، تاسو سره مذاکرات شوي، دا بل چې پاتې دی دا عفوه. دا خو په دې وشو. اوس د دې ګرجي څه به څه کوو؟ بس نیمه عفوه نیمه چې کوم دی د زور. اسلام داسې څیز دی. ورنه چې کوم دی که زور وی خو هسې مو دوی ځای اخیستی دی، د سره مذاکرات نه کوو. نه چې د یوې خبرې پابندي ده. نیم چې کوم دی ګرجا ستاسو نم د اخیستی، ابه تاسو ته روغې خپل عبادت کوئ، او نیمه به چې کوم دی هغه ختمیږي ځکه چې موږ دلته په زور راغلي یو. نو به هر کیف دا د اسلام داسې د چا ورانول تخریب کاری دا پکې نه وي. یذکر فیها چې یادېږي په دې کې اسم الله نوم د الله کثیرا ډېر. ولینصرن الله خامخا به امداد کوي الله من د هغه چا ینصره چې هغه امداد کوي د الله د دین امداد کوي. ان الله بشک الله لقوی خامخا زورور دی، عزیز غالب دی. الذین ان مکناهم فی الارض دا ته مې ابتدا کې وی چې قرآن مقدسه د هر څیز بیان کړي خو مختصر. یو موقع دا ده، یو موقع مخکې راځي. تاسو چې کوم دی په دې سره پیژندلی شئ چې خلک چغې وایي چې کوم دی دا ریاست مدینه ده. ریاست مدینه قرآن تعریف کړی چې ریاست مدینه څه شي ته وایي. یو ریاست مدینه دا ده جي، او لږ ښه وضاحت مخکې بل ځای نه روان دی. مسلمانانو ته ځای میلو شي، کم چې مسلمانانو ته مدینه میلو شوه، پیغمبر علیه صلات وسلام په مدینه کې یو اسلامی حکومت قایم کو، دې ته ریاست مدینه وایي. ټیک ده چې دلته پیغمبر علیه السلام صحابه را جمع شول او یو حکومت قایم کو او د هغې نه تعبیر کو په ریاست مدینه. خو دا څه نوم نه دی چې موږ په یو څیز کیږو او هغه د ریاست مدینه شي. دا یو کردار دی. هغه کردار د دې خلکو څه دی؟ الذین هغه کسان امکناهم چې ما هغوی له ځای ورکړی فی الارض په ځمکه کې. لومبنی مصداق د دې صحابه حضرات دي چې دوی له الله مدینه کې ځای ورکو او ریاست مدینه جوړه شوله. د دوی صفت دا دی چې اقاموا الصلاة دوی به قایموي لمونځ، وآتوا الزکات ورکوي به زکات. کار به دی چې د مسلمانانو امیر پیغمبر علیه السلام ولاړ دی خلکو له جمع کوي، هغه نشته چې ابوبکر صدیق ولاړ دی، حضرت عمر ولاړ دی، جمع کوي، جنازې کوي، د خلکو عبادتونه کوي، د مالدارو زکات راغونډوي، غریبانانو ته زکات ورکوي. دا ریاست مدینه ده. خجی د ریاست مدینی صفت څه دی؟ وامروا بالمعروف دی به امر کوي په نیکو سره، ونهوا عن المنکر او دی به منع کول کوي د منکرونه. د الله دین خلکو ته ښیي، بې دیني بندوي. دا ریاست مدینه ده. ریاست مدینه دې ته وایي چې صرف نوم ولکیدو او بیا دې د سره چې کوم دی څوک مونځ پیژني نه. دا ریاست مدینه. ریاست مدینه دې ته وایي چې زکات دې څوک د سره پیژني هم نه. ریاست مدینه بیا دې ته وایي چې ته زنانه بربنډې که،
د خور او د مور او د لور فرق ورکه. د پردی لوریانې چې کوم دی بربنډې ګډوه، دې ته ریاست مدینه وي. دا خو د ریاست مدینې شرمول دي. دا چې کوم د ریاست مدینې شرمول دي، دا د قوم بچیانې دي، دا زمون لوریانې دي، زمون خویندې دي. موږ به په دی لوپټې اچو، موږ به د هغوی عزت ساتو. دا نه چې موږ هغه بې عزته کو راویې باسو چې کوم دی او پاکه خوره د ملک او یا د اسلام آباد په هغې باندې بدنامه کو، په هغې باندې وشرمو. اسلام نه تعلیم دی او نه د انسانیت دا تعلیم دی. د اسلام تعلیم دا دی چې ستا د قوم بچیانې دې په دې لوپټه واچوه، عزت یې وله وساته، دا مه شرموه. ریاست مدینه دا دی چې بربنډول خو نه دي. هغه لوپټه اپې داسې خلک اچوي څنګه چې د ګجراوالې MNA په خوا څو کاله وړاندې وزیر اعلی صاحب بعضې اقدامات وکړل، غلط اقدامات، چې دا هلکان او جینکې به یو ځای منډې وي او بربنډې منډې به وي. د چارسدي و هغه مولانا صاحب هغه ورته وی چې قطعا دا نه پرېږدم، دا نه پرېږدم. زه خپل بچیانو نه کپړې نه وباسم چې زما د قوم بچیانې دي هغه بربنډې منډې وي او د سړي او د ښځې دې پته نه لګي، هلک او د جینۍ دې پته نه لګي، او دنیا خلک دې تماشې ته ولاړي، د هغې د ویډیوګانې کېږي او د دوی د بدنونو ویډیوګانې د دنیا کې خورېږي. زه خپل بچي نشم شرمولی. وزیر اعلی او د هغه ټکراو رالی او ته زه به ټیک داسې کوم او ورته چې ما کې صحیح تی نشي کولی. یو MNA ورځ چې کوم د هغه وله ښه تیاری وکړو، تاسو ته به کېدای شي یاد شي یا نه شي یاد، هغه چې کوم د ښه تیاری وله وکړو او هغې دپاره ښه نفري وغوښتله پولیس، تمام انتظامات. چې کله هغوی راووته مولانا صاحب سر خپلو طالبانو ته ویې راځئ راپسې، خپل طالبان ځان سره بوتله تش لاس، هلته ودرېدل، هلته ودرېده چې کوم دی زه خپلې بچیانې نشم شرمولی چې د هغې نه دی کمیس ویستی شي او بربنډې دې منډې وي. نو دوی خو تش لاسو، هغې چې کوم دی پې ګولۍ وچولولې، څو طالبان په هغې زخمیان شول، څه پکې شهیدان شول. مولانا صاحب په خپله زخمي شو، هغه سیز بس شو په هغه ځای باندې. چې مونږ ریاست مدینه دې ته وو چې انسان ته عزت ورکو، د بچیانو عزت وساتو، دا ته ریاست مدینه ورته وایي، دې ته نه وایي چې ته انسانان شرموه. نو خپل بدن باندې ګولې وخوړلې، بچي چې کوم دی هغه پې شهیدان کړو، خو د بچیانو عزت یې وساتو، هغه شی پې بند کړو، دا به نه چلیږي. خیر دی چې کوم دی که زه لږم همدقه د بچو عزت دپاره موږ خپل بچي قربانو، خو خپلې بچیانې نشو شرمولی. نو هغه څیز یې پې بند کړو. ریاست مدینه دې ته وایي چې دې ته نه وایي چې ته بچیانې بربنډې کا، د پردۍ لوریانې جمع کوه، هغه دې ګډاګانې کوي، هغه دې پردي هلکان او جینکې دې یو ځای شپې کوي. دا قوم شرمول دي. نو امرو بالمعروف ونهو عن المنکر. ریاست مدینه دا ده چې لږ وضاحت مخکې نور روان دی. ولله د الله دپاره عاقبت الامور، انجام د کارونو دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ که دوی تکذیب کوي ستا، فقد کذبت قبلهم تاقي سره تکذیب کړو مخکې دوی نه قوم د نوح علیه السلام او عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام او اصحاب مدین او خاوندان د مدین، دا د شعیب علیه السلام قوم دی. وکذب موسی، تکذیب کړی شوی د موسی علیه السلام. فرعون دغه خبره نه ومنلې. فاملیت للکافرین، ما مهلت ورکو کافرانو ته، ثم اخذتهم بیا مې دوی ونیول. فکیف کان نکیر، څنګه و زما انکار، زما انکار په دوی څنګه و انکار مې پې وکړو، برباد مې کړل. فکأی من قریة، ډېر د کلیوالو نه هلکناها، موږ دوی هلاک کړي، وهي ظالمه، دې حال کې چې دوی ظالمانو، فهي خاویة، دا کلي پراته دي، علی عروشها، په خپلو چتونو، وبئر معطلة، او کویان دي شړ، وقصر مشید، او ماڼۍ دي مضبوطي. شا د یشیدو دنګوالي ته ویلی شي، نو قصر مشید او دنګې ماڼۍ، او دا چې کنه مضبوطیا ته هم ویلی شي. هغه وخت کې مضبوطه آبادي دا په چونه باندې کولی شوله. نو دې وجې نه څه معنی کې قصر مشید، هغه ماڼۍ چونه ګچه چې په چونو جوړې شوي، ځکه سیمټ خو ونه دا خو وروسته ایجاد شوي دي. د دوی نه چې کوم دی کویان پاتې شول. مشهور قول په دې کې دا دی چې حضرت صالح علیه السلام کله د خپل ځای نه د
څلورو هزار کسانو سره 4000 کسان مسلمانانو سره هجرت وکړو، قوم برباد شو. دوی لاړ یو ځای ورته وی، هغه ته حضرموت وی. نو هلته ورسېدل، یو کویو د هغې خواته د شته شول، هغې نه به یې ځانله د اوبو استعمال کو، او دې ته حضرموت ځکه وی چې حضره موتوهو صالح علیه السلام رالی، جو هغه ځای کې بیا دی وفات شو. دا قوم هغه شانتې مسلمانانو څه یو نسل دوه داسې ټیکو، ورو ورو زر خراب شول، بت پرست شول. دوی ته الله پیغمبر راولېږو، دا پیغمبر خبره ونه منل، هغه د نیکونو تاریخ یې هیر کو. الله جل جلاله دا غونډ چې کم دی په دې کوی کې دا پې راوغورځو او ټولې چې کم دی برباد کړه. بئر معطله. افلم یسیرو، آیا دوی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې، فتکون لهم شي دوی دپاره قلوب زړونه، یعقلون بها چې په هغې پویه شي، او آذان یا غوږونه، یسمعون بها چې په هغې اورېدل وکړي، د عبرت اورېدل. فانها بېشکه قصه ده ها ضمیر ته مرجع نشته، دې ته ضمیر قصه ورته وایي. لا تعمل ابصار، وړاندې نه دي د دوی سترګې، دا سترګې ظاهري نظر خو ټیک دی، ولکن تعمل قلوب، لیکن لاندې دي د زړونه چې فکر پکې نشي کولی. التي هغه فی الصدور چې هغه دي په سینو کې. ویستعجلونک، تلوار سره غواړي ستانه بالعذاب، عذاب درته وایي چې موږ د خبر نه منو، ورشه عذاب راوله. ولن يخلف الله، هرگز مخالفت نکي الله وعده د خپل وعده. وان یوما، بشک یو ورځ، عند ربک پنیز در رب ستا، کالف سنتین، دا زر کاله ده. بل موقع ان شاء الله د دې وضاحت کوو چې دا زر کاله 50,000 څنګه ده. مما تعدون، هغه چې تاسو شمیرئ. وکأی من قریة، ډېر د کلو والاو نه، املیت لها، ما هغوی ته مهلت ورکړی، وهي ظالمه، دې حال کې چې دوی ظالمانو. هغوی د مهلت نه سبق زده نه کو. ثم اخذتها، بیا مې دوی ونیول. والی المصیر، او ما ته به د دوی رجوع. قل ورته وایه ایها الناس، ای انسانانو، انما انا لکم، بېشکه زه ستاسو دپاره نذیر مبین، یرونکی مخکاره. هر کله چې دا یرونکی دی، نو خلک هغه دي چې څوک مني، څوک به نه مني، دوه ډلې به ترې جوړې شي. فالذین آمنوا، هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کوي، لهم مغفره، دوی دپاره بخښنه ده، ورزق کریم، رزق د ښایسته په جنت کې. والذین سعوا، هغه کسان چې د کوشش کوي، فی آیاتنا، په ابطال د آیاتونو زمونږ کې، معاجزین، په دې خیال چې دی عاجزه کوونکي دي الله لره، د خپل عذاب نه ګینې عاجز کی. اولئک د اصحاب الجحیم، خاوندان د جهنم دي. وما ارسلنا من قبلک من رسول. دلته چې کوم دی یو عمده او اقوا ترجمه او تفسیر دی، او یو دوه بعضې حضرات نورم نقل کوي. هغه عمده دا ده چې الله فرمایي د انبیاو عمده طریقه ده چې کله پیغمبر ته زه وحی وکړم، زما کتاب خلکو ته لولي، نو بعضې خلک خو دی چې هغه ایمان راوړي، څه دی چې هغه په دې کې سوچ کوي، نو بعضې پکې شکونه او شبهات هم ورته پیدا شي. نو چې د هغه پکې شک او شبه پیدا شي، بیا زه نوره وحی ولېږم، د هغې هغه شبه پې ختمه کړم. دا خلاصه وه. د هغې به طورې مثال، نبی کریم علیه السلام قرآن خلکو ته لولي، او دا چې کوم دی حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، نه خلک پې سوچو کې حرمت علیکم المیته، کم چې داسې مړ شو هغې ته حرام وایي، او بل طرف ته چې تاسو یې حلال کوي هغې ته حلال وایي. یو تا په خپلو لاسو مړ کو هغې ته حلال وی، بل چې الله داسې په خپل قدرت مړ کو نو هغې ته حرام وی. دواړه الله وجلی دي، خو دا یو ظاهري تا وجلی دی هغې ته حلال وی، دا بل ظاهر او باطن دواړه الله وجلی دی هغې ته حرام وایي. داسې شوبه مخې ته راشي، بیا الله دا شوبه ختمه کی او د هغې حکم راولېږي. فلسفه دی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، میته حرامه ده ځکه په دې د الله نوم نه دی یاد شوی. فلسفه پکې دا ده ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله وکلوا مما ذکر اسم الله، هغه اوخره چې په کوم د الله نوم یاد شوی یعنی هغه شوبه ختمه شه. بنیادي څیز د الله نوم اخیستل دي. دلته همدارنګې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، تاسو معبودان دا خشاک د جهنم دی. شوبه پیدا شوله.
بعضې ذهن ته دا وهم رالی یره جي تعبدون چې د چا عبادت مونږ کوو هغه زموږ سره جهنم کې د عیسی علیه السلام خو د پرشتو خو عبادت شوی دا به هم زموږ سره جهنم ته ځي. الله د هغې جواب وکړي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. هغوی به ترې نه لري. اوس دغه مفهوم باندې ترجمه ده وما ارسلنا ما نه دی لېږلی من قبلک ستانه مخکې من رسول یو پیغمبر ولا نبی او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله چې باغه قرت کو تمنا قرأ القى الشیطان وابشو شیطان فی امنیته فی قراءته دغه په لوستلو کې به مینس کې واچوله وسوسه نو خلکو ته به شبهات پیدا کړه فینسخ الله بیا به الله دغه شبې ختم کړي ما یلقي شیطان هغه چې غورځولی دی شیطان هغه شبې به ختم کړي حکم به راولېږو ثم یحکم الله آیاته بیا به الله مضبوط کړه خپل آیاتونه. دا داسې ترجمه ده چې د قرآن کریم د احادیثو د شریعت تمام سره موافق ایس اشکال او شبه نشته. دویم بعض واقعات ذکر کوي چې کله سورت نجم نازل شو پیغمبر علیه صلات والسلام د سورت نجم لوستل کول په دې مینس کې بعضې ټکي نور هم اوچت شول. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بیا پسې دا ټکی هم اوچت شو تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. تلک الغرانیق غرانیق د غرنوق جمع ده دا مرغابې چې په دې اوبو کې ګرځي بتې نو زمونږ دا بوتان چې دي دا د دنګو دنګو غړو والا په شان د مرغابو وان شفاعتهن بېشکه د دوی سپارش لترتجا د دې تمه کېدی شي. وی دا ټکي په دې مینس کې پکې رال. اوس دا رال څنګه نو بیا دوه طریقې دي. یو دا چې پیغمبر علیه صلات والسلام قرت کو نو په دې مینس کې بیا سا اخیستله او دا قرت به ډېر سلو نو چې کله دا قرت وکړو افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى چې نبی علیه السلام سا اخیسته نو شیطان په دې مینس کې پکې په هغه آواز باندې دا اوچت کو تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. مشرکین او مسلمانانو غونډو اورېده. یوه طریقه داسې هم ده. دویمه طریقه داسې هم ده چې دا د پیغمبر علیه السلام په زبان مبارکه باندې راغلی دي او دا تمنا چې کوم دی بیا په معنا د تمنا په خپله چې څنګه کوم څیز ته موږ امید وایو معنا دا ده چې انسان یوه تمنای وي یو سوچ وي یو فکر وي کله اچانک هغه څیز په خولې باندې راشي نو دوی وایي چې د پیغمبر علیه السلام شوق او تمنا خو دا وه چې دا خلک راشي اسلام ته. دوی د خپلو بوتانو چې کم دی ډېر شوقیان دي نو که الله پاک دوی سره څه نرمیم وکړي او په هغه انداز باندې دوی راشي اسلام ته نو داسې یو سوچ و. نو چې کله دلته را ورسېدو افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى نو سوچ فکر خو هغه چلیده نو هغه سوچ فکر باندې ورسره دا ټکي د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه هم ووتل تلک الغرانیق دا د هغې د خولې مبارکې نه هم ووتل. مشرکین ډېر خوشحاله شول. زمونږ چې کوم دی د الهو څه قدر یې وکړو. صورت اخیره کې د سجدې مسله ده. نبی علیه السلام سجده وکړه مسلمانانو هم سجده وکړه کافران هم په سجده پرېوتل. صرف دوه کسان دي چې کوم دی هغوی پکې سجده نه کړې او نور پکې سجده کړې هغوی لږې خاورې واغېستلې هغوی د سجدې ونو ډېر بوډاګان چې کوم دی پړسېدلي وکړ نو هغوی سجده نه شوه کولی دې نورو چې کوم دی وکړه. په سبا له الله جبریل راولېږه ورته یې وویل چې ما خو تا ته داسې لوستل نه دي کړي نبي علیه السلام د سر ورته پته هم نشته بیا ورته هغه یې وویل داسې واقعه ذکر کوی شي. څه محققین په دې باندې رد کوي او فرمایي چې کوم دی دا صحیح نه ده لکه څنګه چې امام نووي دی. خو ځینې حضرات دا ذکر کوي حافظ ابن حجر وایي دا واقعه په ډېرو طریقو راغلی ده او چې هر کله په ډېرو طریقو باندې راله معلومیږي چې څه چل شتي ځکه دا د احادیثو طریقې یو روایت که کمزوری هم دی خو چې په مختلفو طریقو راشي
نو سنه سپاغه کې قوت پیدا کیږي. بیا دا چې کوم د څومره چې محدثین د دې واقعیت تحقیق کوي نو په مرفوع روایت کې متصل د دې سند نشته. مثال په تور چې دا واقعه پیغمبر علیه السلام ته مرفوعا ورسیږي او دا تمام د سند صحیح وي نو داسې سند به نشته. البته موقوف روایاتو کې بیا سند صحیح شته. د عبد الله ابن عباس ابن چې کوم نقل دی او د طبرانی روایت دی نو به دغه سند صحیح دی، خو دا روایت مرسل دی، دا موقوف دی. نو کم چې په دې کې مثال روایات پکې صحیح راغلي دي هغه موقوف دي، او چې کم مرفوع روایت د پیغمبر ته رسیږي نو په دې کې به صحیح سند باندې روایت نشته. نو د دې وجې نه سم محققین په دې رد کوي او څه فرمایي چې دا متعدد راغلي نو څه چل پکې شته. بیا الله جل جلاله جبرئیل راولېږه او ته فرمایل چې ما خدا سری دي نه راوړي تعالی. نو بعضې داسې هم ذکر کوي نه بهر کې بیا دوی فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. بیا دلته معنا د قرت هم کولی شي، تمنا چې قرت به کو القى الشیطان، شیطان به واچو فی امنیته دغه قرت په مینس کې شیطان پکې आवाज اوچت کړي د خپل خبره پکې کړي ده. او کله پیغمبر علیه السلام زبان ته واړي اذا تمنا کله چې باغه تمنا د یو سیز کوله یو سیز به خوخو نه القى الشیطان و بچو شیطان فی امنیته دغه پاغه خوخه کې فینسخ الله. نو یو احتمالی خبره پکشتي خو لکه د تفسیر ته مونږه ترجیح نشو ورکولای. مخکینه چې کوم ترجمه وا هغه راجح ده. والله علیم الله په ید حکیم حکمت والا ده لیجعل د پاره چې وګرځي ما یلقي الشیطان. بعضی تفسیر لږ کمزوري خو طالبانو ته بیا هغه وتوی چې په دې کې دومره مسله شته احتمالي حیثیت پکې وي، خو نور چې کوم د یقین سره هغه تفسیر نشو ویلی. خو د علوم خبري نو ځکه طالبانو ته بعضې ټکي ووایو دې دپاره چې وغورځئ هغه چې غورځولي دي شیطان فتنتن دا وګرځئ امتحان للذین هغه کسان دپاره فی قلوبهم چې د هغې پړونو کې مرض مرض دی والقاسیة قلوبهم هغه چې سخت دي د هغې ډونه وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید دا دی په اختلاف کې لرې د حق نه. وليعلم الذین دپاره دی چې معلوم کې الله هغه کسان اوتوا العلم چې پوه شي هغه کسان چې هغې ته ورکړی شوی دی علم کم چې د تورات دی د قرآن باندې پویه خلق دی هغې په دې پوه شي انه الحق کم چې الله محکم کړه نو دا حق دی من ربک طرفه د ربستانه فیؤمنو به دوی ایمان راوړي په دې محکم فتخبت له قلوبهم پس د هغې دپاره نرم شي د هغې ړونه وان الله بشک الله پاک لهادي الذین آمنو هدایت کوونکی دی هغه کسانو ته چې مؤمنان دي الی صراط مستقیم لارې نیغې ته ولا یزال الذین کفروا همیشه به هغه کسان چې کافران دي فی مریة منه په شک کې د دینه چې دا خو ګوره موږ اواز واورېده او بیا چې کوم د هغې پرېښودل حتی تر دې پورې تأتیهم الساعه چې راشي دوی ته قیامت بغتة ناصافه او یأتیهم یا راشي دوی ته عذاب یوم عقیم عذاب د ورځې شنډې. عقیم د قیامت ورځ یو نوم دی، شنډه ورته ویلی شي معنا دا بې خیره ورځ ده، په دې کې د کافرو دپاره څه خیر نشته. دویمه دا ده چې دې ته شنډه ورځ ولې ویلی شي؟ هره ورځ داسې وي که نه چې هغه لنګېږي بله ورځ راوړي. مثال نن ورځ ده د سبا پسې بله ورځ را روانه ده، نو چې بله را روانه ده نو دا نننۍ لنګه شوله سبا یې پیدا کړه، نو سبا ورځ پسې بله را روانوي نو دغه سبانۍ ورځ لنګه شوله بل نو دا شنډه نه ده. او د قیامت ورځ داسې ده چې د قیامت ورځ شوله بس همدقه ورځ د دې پسې بله ورځ نشته، نو چې بله ورځ نشي پیدا کولی نو پخپله دا شنډه ورځ شوله. کمې زنانه چې بچی نه هغه ته خلک شنډه وي نو عقیم ده. الملک یومئذ بادشاہی په دې ورځ لله الله د پاره د یحکم بینهم فیصله به کوي دوی په منځ کې فالذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي فی جنات النعیم دوی به په جنتونو د نعمتونو کې والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زمونږ په آیاتونو فاولئک دا کسان لهم دوی د پاره عذاب مهین عذاب د سپکونکي والذین هاجروا هغه کسان چې دوی هجرت کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ثم قتلوا بیا دوی شهیدان شول او ماتوا یا په خپل مرګ باندې مړه شول لیرزقنهم الله خامخه به ورته رزق ورکړي الله رزقا حسنا رزق ښایسته
وان الله بشک الله پاک له هو خیر الرازقین دا غوره رزق ورکوونکی دی. لا يدخلنهم خامخا بداخل کی الله دوی مدخلن دا د ظرف صيغه ویلې شي د مصدر میمی صيغه ویلې شي. ظرف صيغه کې داخل به کې الله دوی لره په هغه ځای د داخلولو کې يرضونه چې د دوی بخوخ وي دوی به راضي وي. او د مصدر صيغه ویلې شي الله به دوی داخل کې مدخلن په داخلولو سره يرضونه هغه داخلول چې دوی به راضي وي په عزت به الله داخلي. وان الله بشک الله پاک لعلیم خامخ پوی دی حلیم صبرناک دی. ذالک دا ومن عاقب اغه سوچ بل نه انتقام اخلی چاو سره ظلم کړو د اغه ظالم نه دی انتقام علی به مثل ما مثل د هغه عوقب به چې دل تکلیف پر کړی شوی دی. ثم بغي علیه به په د ظلم وشو اغه ظالم بیا چې کم دی دویم ځل په د ظلم وکړو ولا ينصرنه الله خامخ به امداد کی الله دد. ان الله بشک الله لعفو خامخ معافی کوونکی دی غفور بخونکی دی. دغه مظلوم الله وی امداد کوم نو هر انسان به کله غواړي چې د مظلوم امداد وکړي خو کوي نشنو الله خپل طاقت ذکر کوي زما قدرت دی. ذالک دا مظلوم امداد د ظالم نه انتقام اغستل بان الله بشک الله پاک یولج اللیل ننباس شپه فی النهار پورس کې و یولج النهار ننباس ورځ په لیل پشپه کې. دا دومره انقلابات را وستل دا دومره عظیم ورځ کمول شپه سیوا کول یا د هغې الټا دا په یو لوی طاقت باندې کېږي نو دی خو د مظلوم انتقام اغستل څه لغټه خبره ده. وان الله بشک الله سمیع بصیر اوریدن کې دی ولیدن کې دی. ذالک دا بان الله بشک الله هو الحق الحق الوهیته دا الله الوهیت حق دی. وانما يدعون اغه چې دوی بلی من دونه غیر د الله نه هو الباطل دا باطل دی دغه الوهیت. وان الله بشک الله هو العلی الکبیر دا اوچت دی لوی ذات دی. علم ترى تنغوري ان الله بشک الله انزل من السماء نازل کړي د اسمان نما ان اوب د باران په شکل باندې الله وب نازل کړي. فتصبح الارض اغرزي زمکه مخضر شنا په دې باندې زمکه تازه شي شینکی را اټوکي زمکه تکشنش. ان الله بشک الله لطیف خبیر بارک بین خبردار ده. څنګه زمکه را اټوکول دینه غیاګانی راويست قیامت کې بم د تاسو د زمکه نه روباسي. له د الله د پر ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي هغه چې پزمکو کې دي. و ان الله بشک الله له الغنی الحمید خامخ به پروا ده د مخلوق پروا نه کوي حمید استایل شوی دی په خپل صفاتونو کې. الم تر ان الله سخر لكم آیا ته نه ګورې چې الله تابع کړي ستاسو د پر ما فی الارض هغه چې پزمکه کې دي. تسخیر معنا د مخ کې کړي و زمکه چې کم مخلوق دی زمکه دا مختلف زناور الله ستاسو تابع کړي چې تاسو کوي نه هغه د انکار نه کوي. والفلک او کشته تجری چلیږي فی البحر په سمندر کې به امره د الله په امر. ويمسك السماء الله بن کړي د اسمان ان تقع چر پریوسی علی الارض په زمکه باندې الا باذنه مگر د الله په حکم. اسمان الله د سوره زمانه نه ادرولې د آبادی خو زړه شي را پریوسی لیکن اسمان نه را پریوسی او بیا به عمره پریوزی خود الله حکم. اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت اسمان بصیری شي دا برا پریوزی خدا په خپل موقع چې د الله اډر راشي. ان الله بشک الله بالناس فانسانان لرؤوف الرحیم خامخا ډیر زیات مهربان دی. وهو الذي الله غزاد د احیاکم تاسو له ژوند درکو دنیا کې خو تنشوي تعالی ژوند درکو. ثم یمیتکم به بتاسو وفات کی ثم یحییکم به بتاسو جمدی کی. ان الانسان بشک انسان لکفور خامخا دینا شکر د الله د نعمتونو نه شکر د هغه نعمتونو شکر نه ادا کوي. ولکل امه د هر امت د پر جعلنا ما ګرځول د من سکن زید قربانه هر امت د پر دا زیوی یا منسک مصدر قربانی نو د هر د پر دا فروعیات دي دا شرعی مسائل دي. هر امت د پر الله دا غوی فروعی مسائل چاله یو شانتی ور کړي چاله بل شانتی ور کړي چاته سیز حلال کړي پچای بند کړي. هم ناسکوه دوی قربانی کون کی دي هم عاملوه دوی پاغ خپل شریعت عمل کوي.
نو چې د هر دپاره خپل شریعت دی په هغې عمل کوي نو تا دپاره مې شریعت درکو بیا د خلکو ته ناشنا ولې ښکاري یره چې ته دا څیز ولې حلال دی دا څیز ولې حرام دی خو تعالی الله شریعت درکړی فلا ينازعنك تاسو دې جګړه اونکي فی الامر په امر د دې دین کې ودع ترابل الى ربك خپل رب ته انك بشک لعلى هدى مستقیم خامخا په هدایت مستقیم نیغ هغه سیده او صحیح لار چې د اسلام ده وین جادلوک کدی تاسو سره جګړه کوي فقل ورته وی الله اعلم الله پوهیږي بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ الله يحكم الله به فیصله وکي بینکم تاسو منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت خدا فیصله قولی نه ده الته فیصله عملی ده د صحیح عقیده او صحیح عمل والا تخی جنت ته او چې عمل او عقیده صحیح نه وي هغه تلار ورخی جهنم ته داسې عملی فیصله الته ده یوم القیامت فی ما په هغه څه کې کنتم چې وی تاسو فیه تختلفون پای کې تاسو اختلاف کوو الم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله یعلم بشک الله پوهیږي ما فی السماوات والارض هغه څه باندې چې دی په اسمانونو کې او په ځمکو کې ان ذلک بشک دا فی کتاب دا دی په لوح محفوظ کې ان ذلک بشک دا علی الله یسیر دی په الله باندې آسان ويعبدون من دون الله دوی عبادت کوي غیر د الله نه مالم ينزل به سلطانا هغه چې په نه دی نازل کړي الله سره دلیل په دې باندې ایس دلیل نقلی عقلی نشته نو دوی سره نه دی نازل کړي دلیل سن نقلی دلیل وما ليس لهم هغه چې نشته دوی د پر به علم په هغه باندې س علم س عقلی دلیل په نشته وما للظالمین نه بيد ظالمانو د پر من نسویر سوک امدادي وإذا تتلى عليهم کله چې لوستې شي په دوی باندې آیاتنا زما آیاتنا بینات واضح د الله احکام بیان شنو کم چې د قرآن دشمنان خلاف دي ناغي باندې دا بد لګي نو چې بد لګي ناغي وته مخ را کوت کی تندې وته را کوت کی تب وای دا چې کوم ته قرآن بیانینو ان قریب هغه باندې حمله کوي دا هغه زمانم داسې وو پسې من دغه سي دوم دغه سي وسم چلیږي پچا باندې چې دین بد لګي قرآن په بد لګي یو سړی قرآن او دا ملایم بدی شي او دا تقریر هم بدی شي او دا ارسه بدی شي اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف تب پیجن فی وجوه الذین کفروا فمخون د هغه کسانو کې چې کافران دي المنکر انکار نو دا د کافر صفت دی چې قرآن په هغه بد لګي دین په هغه بد لګي یکادون قریب د چې یستون دوی حمله وکي بالذین په هغه کسانو یتلون علیهم آیاتنا چې لولي په هغوی زموږ آیاتونه دا چې کوم ته قرآن بیانوي نو دوی وغواړي چې په هغې باندې حمله وکي چې د دې ویلو نه بند کړي قل ورته وایه افانبئکم تاسو ته دغه بیانونکې دا داعي د قرآن بیانونکې تاسو ته ولې بد ښکاري دا څه شر کس دی د دې مقابل کې شر دا دی افانبئکم آیا زه نه ښیم تاسو ته بشر من ذلکم شر د دینا دا کم خلک دي هو النار النار معنا هو النار هغه خلک چې د هغې ټکانه جهنم دی وعده الله الذین د الله وعده د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي وبئس المصیر او دا بد ځای د رجوع دی رد په شرک باندې اوس الله د تردید د شرک یو مثال بیانوي په مثال باندې چې کوم د خلک ښه پوهېږي نو د دې وجې نه چې انسانان ښه پوهېږي نو آسماني کتابونو کې د پیغمبر په احادیثو کې د عقلاو په کلام کې مثالونه ډېر بیانېږي قرآن مقدس هم مختلف مثالونه بیان کړي نبی کریم علیه السلام د پوهې دپاره هر انداز باندې مثال بیان کړی دی د خپل دعوت په بنیاد مثال بیان کړی دی زما مثال تاسو د داسې دی چې یو سړی راشي او یو قوم ته خبر ورکړي چې په تاسو باندې دشمن حمله ده سحر وختي په تاسو باندې چاپه ده ګوره گرفتاری ده او ستاسو قتل دی وانا النذیر زه ګوره تاسو یې روم ځئ تاسو د شپې وځئ نو چې چا خبره ومنله هغه ووتل او چې کم پاتې شو دشمن په حمله وکړه هغه برباد شول پیغمبر علیه السلام خپل مثال ذکر کوي زم تاسو دقسې یروم چې ګوره د شپې مانه په دې ژوند کې ایمان راوړئ بچ باشي او چې کوم خلکو ایمان را نوړو هغه صفات دي نو برباد شول هلاکت جهنم ته روان دي نو الله مثال ذکر کوي یا ایها الناس اے انسانانو ضرب مثل بیانېږي یو مثال فاستمعوا له تاسو غوږ کېدئ هغې ته
ښه په غور باندې واورئ. ان الذین بېشک هغه کسان تدعون چې تاسو بلئ من دون الله غیر د الله نه، هغه که څومره خدایان ستاسو دي بوتان دا تمام، لن یخلقوا ذبابا دی نشي پیدا کولی مچ، ولو اجتمعوا له اگر چې دا ټول ورته راجمع شي، دا ټول راجمع شي چې کوم د په شریکه یو مخلوق پیدا کوي، یو مچ کمزور سیز پیدا کوي، نو دا هم نشي پیدا کولی. وجه دا ده چې دا خلق داسې یو صفت دی چې دا مساوي د الوهیت دی. معنی الہ او معبود هغه ذات وي چې پچا کې صفت د خلق وي، او چې پچا کې صفت د خلق نه دی معبود نشي کېدی. نو ستاسو دا ټول خدایان راجمع که په شریک څه شی پیدا کوي شي، په دوی کې د خلق صفت راتلی شي؟ نو چې نشي راتلی نو څنګه دا معبود شي؟ د یو مخلوق پیدا کول خو ګرانه خبره ده، بلکې د دې نه ورکوټي دوی به د خپل بوتان په زعفران او په خوشبویه سیزونو باندې دا مالش کړه، او چې کوم ځای خوشبویه وي په هغې باندې اثار د سیسیز پراته وي، هغې له مچان راځي. تا د خپل خدای بت چې کوم دی په هغه د زعفران مګلي دی، مچ راغی او د هغه نه دا زعفران تختوي، دا ترې نه خلاصوي شي؟ نه. تا چې کوم دی د خپل خدای دپاره دی بوله خوراکې راوړې، مخې ته بوله کېښولې، څه وخت وروسته پسې راله زموږ د خدایانې را دم کې چې برکتي شي، نه به ورته پراته وو، بیا به یې ته واست. دا چې کوم دی تا حلوا پخ کړې، مټۍ دې راوړې ده، د بوت مخې ته دې ایښې ده، او په دې پسې مچ پسې رالی او د هغه نه څه ذرات او بعضې څیزونه وتښتول، دا بوت ورته ګوري، سترګې هلته جوړې کړي بټې بټې، نو آیا دی ته خلاصولی شي؟ نه. پیدایش خو ګرانه خبره، دام تی نشي خلاصولی. وان یسلبهم الذباب که وتښتي د دوی نه مچ شیئا څه شی، لا یستنقذوه منه دوی تی نه نشي خلاصولی. دا دوه کمزورتیا شوي. ضعف الطالب، طالب نه مراد مچ اخیستی شي، مطلوب نه مراد هغه خوراکه ده چې دوی نه تښتولې ده. الله فرمایي ضعف الطالب، کمزوری دی دا مچ، والمطلوب او هغه خوراکه ډېر معمولي څیز یې اخیستی دی خو ترې نشي خلاصولی. یا د دې استنقاذ سره یې ولګوه، کله چې مچ ترې نه څیز وتښتو نو ما درته ویل ستا دا خدای دې ورپاسېږي که نه، او دغه مچ نه دی دا خپله خوراکه واپس کي. نو ضعف الطالب، کمزوری دی طالب ستاسو دا خدای او بت چې هغه ترې نه څیز خلاصوي، والمطلوب، مطلوب چې دا مچ دی، زه د مچ پسې دې منډې کې د خپله خوراکه دې ترې نه راواخلي، هغه هم کمزوری دی او ستا دا خدای د هغې نه هم کمزوری دی. دا د شرک پر رد کې د هغې ضعف او کمزورتیا. زموږ د دې صوبې چې کوم ښه عالم تېره شوي چې کوم دی مولانا شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده، و انډیا ته تللی وم چې کوم دی نو واپس یې یو ګاډي کې ځای ته روان یو، په ریل کې ناست وم، نو پکې کالج چوټي شو، نو کالجیان راوخته، نو هر ملک کې دا کالجیان او دا یونیورسټو والا داسې آزاد غوندې شانته شاګرداني او ګپې شپې او دا ټوقې ټقالې دا غونډ څیزونه په دوی کې پراته وي. نو چې بلا دی راوخته ریل ګاډي کې، نو زیات کسان پکې دا کالجیان شول. نو شیخ صاحب پټکی خو تړلی دی، هغې وکته چې یاره ښه مزېداره ګیره ده، پټکی تړلی دی، پته لګي د مولیانو چې کوم دی او دا مسلمانانو څوک پیشوا معلومیږي، په دې حلیه هم پته لګي چې دا څوک دی که نه. نو څه چې زما خواته کېناستو نو زما نه تپوس کو چې مولانا تاسو ته د محمد په خپل کتاب قرآن کې څه ویلي دي؟ ځکه خو څه پیغمبر خو نه مني، نه قرآن داسې مني. تاسو ته محمد صلی الله علیه وسلم په دې قرآن کې تاسو ته څه ویلي دي؟ شیخ حسن جان صاحب ما سوچ کو چې اوس دته څه یم، دا خو جټ خلک دي کالجیان، په څه یې پوه کړم. الله دا آیت مخې ته راوست. نو ما ورته وویل موږ ته محمد په دې قرآن کې دا ویلي دي چې په دې انډیا کې د هندوان ډېر زیات دي، او د دوی ډېر زیات بوتان هم دي او مندرې هم دي، او په دې کې چې کوم دی د دوی پنډتان هم دي. دی راته ویلي دي چې د دې ټولې انډیا دا پنډتان هم راجمع شي او د هندوان هم راجمع شي او دا بوتان هم راجمع شي او دا غونډې مندر والا راجمع کي، دوی په شریکه باندې چې راجمع شي یو مچ نشي پیدا کولی، دا دونه کمزوري دي. چې بس وي سرونه ښکته کړه، بیا غږ نه کوو. موږ ته دا ویلي چې ستاسو دا خدایان دونه کمزوري دي. نو دی راته ویلي دي
ما قدر الله دی قدر نکو د الله حق قدره په حق قدر کولو سره چې داسې یو کمزور مخلوق یې راواغستو د الله سره برابر کو. ان الله بشک الله لقوی خامخا زورور دی عزیز غالب دی. الله یصطفی الله غوره کوي من الملائکة د پرشتو نه رسولا استازي. پرشتو کې بعضې استازي وګرځي چې دی انبیاو ته وحی راوړي. ومن الناس او د انسانانو نه هم ان الله بشک الله سمیع بصیر اوریدونکی دی ولیدونکی دی. یعلم الله پوهیږي ما بین ایدیهم هغه چې د دوی مخې ته دي و ما خلفهم هغه چې دوی نه وروستو دي. و الی الله خاص الله ته ترجع الامور واپس د ټولو کارونو ده. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو ارکعوا واسجدوا رکوع کوئ سجدې کوئ وعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب وفعلوا الخیر کوئ تاسو نیکي لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. سورت حج کې 2 سجدې راغلی دي. روایاتو بازو کې دا ثابت هم دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړی شو سورت حج دپاره فضیلت په 2 سجدو دی وی او په 2 سجدو دی. دې وجې نه څه فقها قول کوي دا دویمه سجده امني او مخکینه سجده امني. د څه فقهاو حضراتو رایه دا ده چې دا دویمه چې کوم دی دا سجده تلاوت نه ده. هر چې حدیث دی یو خو روایتو کې ضعف دی. دویمه دا ده چې منو چې په دې کې فضیلت دی په 2 سجدو. یوه سجده تلاوت ده مخکې، یوه سجده دا سجده صلاتیه ده. او وجه دا ذکر کو چې د کمې سجدې سره رکوع یو ځای شي نو هغې ته سجده صلاتیه وي، او چې د کم سره رکوع نه وي نو هلته بیا سجده تلاوت وي. د سره رکوع راغلی ده نو ځکه زمونږ فقها حضرت دا سجده د تلاوت نه وي، دا سجده ده مانځه ګڼي. وجاهدوا فی الله جهاد کوي د الله په دین کې حق جهاده په حق جهاد سره. واجتباکم دغه الله تاسو غوره کړي. وما جعل علیکم نه دی ګرځولی په تاسو فی الدین په دین کې من حرج تنګسیا. دین باندې تاسو تنګسیا نه ده راوستې. ملت ابیکم دا ملت ستاسو د پلار دی چې ابراهیم علیه السلام دی. هو سماکم المسلمین هغې تاسو ته نوم ایښی په مسلمانانو. دا هغه دین دی او هغې تاسو له نوم هم ایښی دی من قبل پخوا د قرآن نه. پخوا د قرآن د نزول نه هم دغه نوم ستاسو اوله سپاره کې دی وی. کله چې د بیت الله شریف آبادي کول نو ابراهیم علیه السلام څه فرمیل؟ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. او هغه موقع باندې چې د بیت الله آبادي کوي نو هغه وخت کې وی امة مسلمه، دا نوم یې دله ایښی دی. وفي هذا په دې قرآن کریم کې په دې کې هم تاسو دپاره نوم د اسلام غوره کړی. ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. پخوا هم دغه دین و اوس هم دغه ستاسو نوم دی. لیکون الرسول دې دپاره چې شي پیغمبر شهیدن ګواه علیکم په تاسو وتکونو شهدا تاسو شئ ګواهان علی الناس په انسانانو. واقیموا الصلاة تاسو قایم کوئ منځ وآتوا الزکات ورکوئ زکات. واعتصموا بالله تاسو منګولې ولګوئ د الله په دین. وآتوا الزکات چونکې دا مکی صورت دی په دې کې اختلاف دی چې زکات مکه کې فرض و که مدینه کې. کم حضرات چې وایي چې دا په مدینه کې فرض و، مکه مکرمه کې زکات نو فرض. نو وآتوا الزکات ورکوي زکات مراد نه تزکیه ده، کلمه ووایي خپل ځان صفا کوي. بیا زکات فرض شوی په مدینه کې دی. او چې کم حضرات منی مکه کې نو هغې فرمایي نفس زکات فرض شوی دی مکه کې، تفصیل او انواع دا بیا مدینه کې راغلی دي. د هغې زکات په خپله معنا سره وایي. واعتصموا بالله تاسو منګولې ولګوئ د الله په کتاب. هو مولاکم د الله ستاسو ناصر دی. فنعم المولا ډېر ښه مولا دی. ونعم النصیر او ډېر ښه امدادي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون. وړاندې صورت اخیره کې تذکره او بیان د احکام، مختلف احکام بیان شول. د دې صورت ابتدا کې احکام بیانېږي. احکام در احکام دی یو بل سره چې کم دی مناسبت دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به چې کله د وحی کیفیت شروع شو نو موږ به معلومو چې د وحی کیفیت شروع شو. بیا به د وحی د کیفیت سره
د هغې نه داسې اواز بیا خواته کېده لکه څنګه چې د ګبینو دا مچۍ اواز کوي. یو ځل همداسې پیغمبر علیه السلام باندې د وحي کیفیت شروع شو، نو موږ به انتظار کوو چې اوس څه وحي راځي. کله چې دغه کیفیت هغه ختم شو نو پیغمبر علیه السلام قبلې ته مخ کو او دعا یې شروع کړه: اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. دا چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا وکړه او بیا وفرمیل چې اوس څو آیتونه را باندې نازل شول چې څوک په دې باندې عمل وکړي دی به الله جنت ته بوځي. هغه آیتونه بیا دا ولوستل: قد افلح المؤمنون، تاقي سره کامیاب دي مؤمنان. قد داخل شي ماضي باندې معنا د تحقیق پیدا کوي، مضارع باندې کله تقلیل کله تحقیق وي. نو کامیاب دي مؤمنان. هر انسان د خپل ځان کامیابی غواړي، مؤمن هم غواړي، کافر هم غواړي، بلبم غواړي. دنیا کې وګورې داسې انسان چې هغه د هر اړخ باندې کامیاب وي، داسې انسان نه دی راغلی او نشته او نه به راشي. هر انسان د هغه سره که څومره مسایل وي خو دونه پریشانیانې ورسره او که دا تمامې پریشانیانې ختمې شي خو دا یو پریشانی خو د چا نه هم نه ختمېږي چې ګینې زه به مرم نه. دا خو هر چا سره وي. نو د دې وجې نه دنیا کې دا کامیابی نه ده راغلی. آخرت کې چې کوم دی جنت په شکل باندې بس صرف دا کامیابی وي. نو قد افلح المؤمنون، مؤمن چې ایمان راوړو د ایمان سره دته د جنت چابي میلاو شوله. نو د ایمان سره تا ته د جنت چابي میلاو شو، دا جنت دا د کامیابی ځای دی. نو ځکه افلح المؤمنون دی کامیاب شو. اوس وړاندې دغه چابي هغه ته برابر کې او ښه ټیکې کې په اعمالو سره، نو اول نه ستا دپاره کامیابي ده. د چابي خامخا غاښونه یي، پای کې کنډمونه یي، هغه انداز باندې دی جرنده کولاوی. نو که دنیا کې د ورسره اعمال وکړو د هغې چابي چې کوم دی خصمانه دې وکړه برابر شو، نو چابي د سره برابر ده. نه به چې جنت ته لاړ شي ډایرکټ به ځان ته ګیټ کولاوې. او که نه دنیا کې د هغې خصمانه ونه کړه نو تا خو چابي اغستې ده په کلمې سره، خو لیکن هغه صرف اوسپنه ده. نو چې څومره کمی پکې راغلی هلته بیا برابر کړي د باندې، که په خپل احسان یې دله برابري او که نه په تا باندې په زور د باندې برابروي نو خو بیا به ځې. نو ځکه تمام مؤمنان دا کامیاب دي. الذین دا هغه کسان دي هم فی صلاتهم خاشعون، دی په خپلو منځونو کې عاجزي کوي. نو بعضې حضراتو به په منځ کې داسې بره کتل، نو الله فرمایي دوی به عاجزي کوي. عاجزۍ دپاره چې ته هغه ځای ته ګورې چې کوم ځای باندې ستا سجده لګي، دې دپاره چې په تا کې اخوا دېخوا نظر نه لګېږي. حضرت عایشه د هغې نه تعبیر کوي چې پیغمبر علیه السلام دا چې اخوا دېخوا ګورې دې ته اختلاس الشیطان ویلی دی. شیطان ستا نظر تختی، کله د نه یو خوا وتختی کله د نه بل خوا وتختی. الذین دا هغه کسان دي هم عن اللغو د بیهوده خبرونه معرضون اعراض کوونکي دي. والذین دا هغه کسان دي هم لزکات فاعلون، زکات دپاره کوونکي دي. زکات سره یوازې ایتا نه بلکې فاعلون. دا نه چې یو کال ته زکات ورکې او بل کال یې بیا پرېږدې، نه، همیشه دپاره به ورکې. والذین هغه کسان دي هم لفروجهم، دوی د خپلو شرمګاونو دپاره حافظون، حفاظت کوونکي دي. خپل بدن ساتي د بل نه، صرف یو ځای د هغې دپاره الله مستثنا کوي. الا علی ازواجهم، مګر نه خپلې بیبیانې او ما ملکت ایمانهم، یا هغه چې مالکان وي د دوی لاسونه. ما ملکت چې کوم دی دا موصوله ده دپاره د تعمیم نه، ځکه دلته متفقه ده چې مراد آما دي، عبید خو نه دي. نو دا دوه ځایونه چې یو خپلې بیبیانې دي او دویم خپلې وینځې دي، که د دوی دپاره خپل بدن پټ نه کړي، خپل ضرورت پوره کړي، نو فإنهم غیر ملومین، ملامت شوده نه دی. لہذا یو طرف ته خو د دې دو ځایونو نه علاوه تمام چې نور څونه خواهشات دي هغه منع شول. عامه ده که انسان همدغه شانتې په خپل لاس سره یا د لاس نه علاوه په نورو صورتونو کې یا سړی د سړي سره ښځه د ښځې سره په نورو طریقو باندې خواهشات پوره کول، دا تمام په دې کې دي چې کوم د داخل لفروجهم حافظون حرام دي. صرف دا دوه ځایونه ترې نه مستثنا شول، خپلې اهلیې سره او یا د خپلې وینځې سره.
خو بیا د خپل اهلیه او د خپل وینځ سره خپل خواهشات پوره کول دا نه چې د انسان یو مقصودی زندگی ده. خواهشات پوره کول خو د زناورو صفت دی. ته صرف دونه به چې د ګناه نه په دې رابند شي نو غیر ملومین، ملامت شوده نه یې، په دې صرف ملامت نه یې. نور بنیادی ټکی دا دی چې تاسو اصولو کې وایي دا د حرام شي، دا عام قوانینو برابر. وجه دا ده یو انسان به د بل انسان نه داسې فایدې نه اخلي، نو چې هر کله یو انسان د بل انسان نه پیدا نشي اخیستی نو پکار دا ده چې دا نکاح واده د منع شي. خو ضرورت دی، ضرورت دا ده چې نسل انساني ختمیږي. د دې نسل انساني د بقا دپاره الله دا جایز کړل. نو چې د نسل انساني د بقا دپاره جایز کړل نو ستحق مقدار باندې جواز پیدا شو، نو صرف ملامت شوده نه یې. نور دا نه چې ګینې ستا زندګي او کار به صرف دی. فمن ابتغى هغه څوک چې ولټوي وراء ذلک غیر د دې نه فاولئک هم العادون، دوی دي زیاتې کوونکي. د دې نه غیر که د خپل لاس سره وي یا سنور وسایلو سره وي یا الکان په خپل منځ کې، جینکې په خپل منځ کې، وراء ذلک عام ده که هغه چې کوم دی نکاح موقت وي، نکاح متعی وي، د هغې دپاره هم شامل دی وراء ذلک. نه فاولئک هم العادون، دوی زیاتې وکړو د حد نه واخوتل. والذین هغه کسان دي هم لاماناتهم دوی د خپلو امانتونو دپاره وعهدهم او د خپلو وعدو راعون ساتونکي دي. والذین هغه کسان دي هم علی صلواتهم دوی په خپلو منځونو باندې یحافظون حفاظت کوونکي دي. وړاندې د خشوع مسله وه، دلته حفاظت. نو مونځ کې دا دواړه خبرې پکار دي، یو حفاظت د مونځ چې هر مونځ کې، او دویم خشوع. حفاظت د مونځ خو دا لازمي دی چې فرض دی، خشوع د بعضې حضراتو په نسبت باندې فرض ده. یو نفس خشوع ده، یو دوام د خشوع دی. نفس خشوع مطلقا ته فقها فرض وي، کم از کم چې ته تحریمه کې نو دونه پتا کې خو عاجزي به چې الله دپاره ولاړې، دم خشوع ده. خو اوس دا همیشه دپاره ساتل بیا دا د کمال ذریعه ده، نور بیا فرض ورته نه وي. او ځینې حضرات همیشه ساتل چې کوم دی هغې ته هم فرض وي. اولئک دا کسان هم الوارثون دی وارثان دی، الذین هغه کسان دی یرثون الفردوس چې دی په وراثت سره وړي جنت فردوس، هم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه یي. دته وراثت ولې وي دغه تشریح دی مخکې کړې وه. ولقد خلقنا الانسان، مخکې چې څنګه تا دپاره احکام اوس الله انعامات ذکر کوي. هغه انعامات انفسیه، انعامات افاقیه. ته وګورې خپل ځان ته الله ته د څه نه پیدا کړی او کم طاقت ته ورسولی، د دې نه بهر یې تا دپاره څومره انعامات برابر کړي. طاقت سره موږ پیدا کړی د انسان من صلحة د خلاصې من طین د خټې نه. د دې ځمکې خلاصه خاوره را جمع شول، هغه خمبیر شو، بیا د هغې نه آدم علیه السلام صورت برابر شو. ثم جعلناه، بیا موږ د انسان ګرځولی دی نطفة نطفه فی قرار مکین، په ځای د قرار مضبوط کې. قرار مکین د پلار شا هم اغستی شي، په هغه کې دا مضبوطه قرارې ده پروته، او د مور رحیم هم اغستی شي، څه وخت دپاره بیا د مور رحیم ته لاړ شي. ثم خلقنا نطفة، موږ پیدا کو دغه نطفه علقة ټوکړه د وینې، فخلقنا العلقة، موږ پیدا کو دغه ټوکړه د وینې مدغة غوښه. مدغة غوښه دومره غوښه چې یمزغو هغه جولی شي، لږه شانې ټوکړه د غوښې جوړه شي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي دغه نطفه چې الله تینا انسان پیدا کوي نو 40 ورځې دا نطفه پرته وي، 40 ورځې بعد دا بدل شي په وینه باندې، 40 ورځې بعد بیا بدل شي په غوښه باندې. نو دا 3 څلوېښتیانې چې ووړي دا 3 40 دا 4 میاشتې شوې. نو د دې نه پکې وروسته بیا روح واچولی شي. 4 میاشتو کې شرعي لحاظ باندې په ده کې روح نه وي، 4 میاشتې بعد چې اچولی سي اوس شرعي لحاظ باندې په ده کې روح رالی. نو عمده وجه ده چې کله یو ماشوم د 2-3 میاشتو وي ضایع کول منه دي، نه به ضایع کې، خو بیا ضرورت پیدا شو نو د ضرورت په بنیاد باندې دا ضایع کوی شي. مور ته تکلیف وي، بله مسله ضایع کوی شي، نو نه به ضایع کوه، خو که ضرورت شي نو ضایع کولی شي. او چې کله 4 میاشتو ته ورسیږي اوس د هغې ضایع کول مکمل منه دي،
د دې نه اخوا د دې ضایع کول داسې دي لکه چې یو انسان قتلې وجه دا ده چې په ده کې روح واچولی شو، اوس دا یو جمدی انسان شو، د 4 ماه نه بعد چې ته ضایع کې لکه یو جمدی انسان قتلول بیا د هغې داسې حکم دی. شریعت دا انداز دی. موجوده کوم چې د هغې دپاره آلات دي، وسایل دي، نو کله چې ماشوم باندې میاشت نیمه واوړي نو الټرساونډ او بعضې آلاتو سره دغه ماشوم د هغې دوی معلومات کوي چې دا جمدی دی. جمدی څنګه معلوموي؟ ځکه چې په دې کې بعضې رګونه خوځېږي، نو چې دغه بعضې رګونو حرکت شروع کړو نو دغه آلاتو اسبابو باندې هغوی دا معلوم کړي چې په ده کې ژوند شته. نو لازمي به تا ته وایي چې اوس خو دا جمدی دی نو څنګه ضایع کې؟ ټیک ده چې دا رګ خوځېږي خو شرعي لحاظ باندې دا ژوند نه دی. شرعي لحاظ باندې دا ژوند نه دی. ته چرګوټی حلال کا، څاروی حلال کا، غوښې دلته کېده وه، د هغې چې کوم دی رګونه به بیا هم خوځېږي. نو رګ یې خوځېږي، داسې ژوند خو نه دی، ژوند خو دې تا نیمه ګنټه مخکې ایستی دی. همداسې نطفه چې د هغې نه ټوکړه د وینې جوړه شي او دا 40 ورځې 50 یعنې 2 میاشتو کې خوشه کې 2 نیمه میاشتو کې الټرساونډ کې رالی چې د هغې خوځېږي حرکت پکې دی، نو هغې وایي ژوند دی. دا حرکت ژوند نه دی شرعي لحاظ باندې. ژوند هغه دی چې پکې روح واچه، روح په 4مه میاشت کې اچولی کېږي. نو ځکه چې هر کله دا رګونه خوځېږي نو دا شرعي ژوند نه دی، نو لرې کې به نه حرام دي، خو که ضرورت شي به یې لرې کوی شي. او د 4 میاشتو نه اخوا په هېڅ شکل به یې نشي لرې کولی، هغه بیا شرعي لحاظ پکې ژوند رالی. نو من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة بیا پیدا کو دغه نطفه علقة ټوکړه د وینې، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة من پیدا کو دغه ټوکړه د غوښې عظام اډوکې، نو بیا پکې اډوکې پیدا کو، فکسونا العظام واغوندو دغه اډوکې ته لحمه غوښه، ثم انشأناه بیا پیدا کو خلقا آخر په بل پیدایش سره چې روح پکې واچو. فتبارک الله برکت ورکولو دی الله احسن الخالقین ښایسته پیدا کوونکی دی. د دې آیت کریمه په وجه باندې چې دا مخکې مضمون نازل شو نو پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن رواحه ته وی لیکه عبدالله ابن ابي سرحه ته، نو چې دا د الله د قدرت کرشمې روانې وي، اچانک د هغې په خوله باندې دا ټکی راغی په تبارک الله. نو چې دلته مضمون را ورسېد د پیغمبر علیه السلام یې دا ورسره ولیکه، دا د دې حصه ده. بس هغه پړه کې شیطان وسوسې کلکې کړه، دا خو ما جوړ کو، زه به هم داسې قرآن جوړ کړم. مرتد شو، به هیڅ هم نه دي جوړ کړي. دا خو انسان دی چې کوم دی خبره ته سیاق سباق سره یو ټکی ستا خولې ته راغی، د هغې څه لازمي خو نه چې ته دې هغه شانتې کلام جوړ کړي. معتزله په دې باندې تمسک کوي او فرمایي ګوره خالقین په جمع ذکر شوی دی، معلومیږي دا چې د انسان خالق دی. عقایدو کې تاسو وایي یو چې کوم دی افعال اختیاریه دي بل غیر اختیاري دي. افعال اختیاریه او خالق معتزله دا بنده وي، اهل سنت د ټولو خالق الله وي، او دوی بنده خالق وي. ګوره خالقین په جمع ذکر شوی دی. اهل حق د هغې تعبیر کوي چې دلته خلق معنا د مصور سره دی. احسن المصورین، هر انسان به څه شی برابري شکل صورت به ورکوي، خو ښایسته صورت الله ورکوي. او خالق منګه صرف یو الله ویو، خالق کل شیء والله خلقکم وما تعملون. داسې نصوصو باندې تمسکی چې تمام اشیاء خالق الله دی. ثم انکم بیا تاسو بعد ذلک رسل دین لمیتون خامخا به مړه کیږئ، ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت تبعثون پورته کولی شئ. ولقد خلقنا فوقکم تاخي سر ما پیدا کړي ستاسو د پاسه 7 طرائق ولارې دي چې په هغې فرشتې خیج او کوزي. 7 طرائق نه 7 سماوات مراد دي. 7 طرائق معنا 7 سماوات، ستاسو د پاسه مې اسمانونه پیدا کړي. وما كنا عن الخلق غافلین، موږ نه یو د مخلوق نه غافل. وانزلنا من السماء ماء، موږ نازل کړي د اسمان نه اوبه بقدر په اندازې. فاسکناه فی الارض، بیا دا موږ اوسو په ځمکه کې. باران نازل شي بیا په دې ځمکه باندې هغې له قرارې ورکو. وانا بشک موږ علی ذهاب به، په بوتلو د دې باندې لقادر قدرت ولیو چې دا اوبه بندي کو باران نه ورو. څنګه چې دا باران وریږي همداسې الله قرآن نازلوي، په هغې قادر دی چې باران بند کړي، نو په دې قادر دی چې واحده باندې بنده کړي.
فانشأنا لکم من پیدا کو ستاسو دپاره به جنات په دې باندې باغونه من نخیل د کجورو و عناب او د انګورو لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې فواکه کثیره میوې وي ډېرې ومنها تاکلون د هغې نه تاسو خورئ وشجرة تخرج من طور سینا او هغه ونه شجرة ونه تخرج چې خارجیږي من طور سینا سینا د غر نوم دی او سنا چې کوم دی دا پړق او چمکۍ حسن ته هم وي تور غر ښایسته نه دا د خونه اونه ده چونکې دغه علاقه باندې دا زیاته ده نو ځکه هغه ته نسبت کېږي تنبتو بالدهن دا زرغونی تیل نو دا چې کوم دی تیل ترې ویستی شي نو خلک پې د ځان مالش هم کوي خپل ویښتان پې غوړولی شي وصبغ دا ترکاري وي للآکلین دپاره د خوړونکو نو دا د زیتون تیل د ترکارۍ په شان ته هم استعمالولی شي وَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَ اسْتَاسُ دَپاره فِي الْأَنْعَامِ په څاروو کې لعبرة خامخا نصیحت دی نسقیکم موږ څکو په تاسو مما فی بطونها هغه چې دی په خېټو کې دي وړاندې دی بیا دم و فرس د وینې او د غوشیانو په دې منځ کې الله پکې پی پیدا کړي ولکم ستاسو دپاره فیها په دې کې منافع کثیره پیدې وي ډېرې ومنها تاکلون د دغه څاروو نه تاسو خورئ انعام ټکی مې درته ویلی چې دا مذکر هم راځي او مؤنث هم راځي آلته ورته ضمایر د مذکر راجع ده دلته ورته ضمایر د مؤنث راجع دي بطونها منها تاکلون وعلیها په دغه څاروو باندې وعلى الفلک په کشتو باندې تحملون تاسو سورلي کوئ وچه کې په دې سورلو باندې خر او ټټوانو باندې سمندر کې په دې کشتو باندې تاسو سورلي کوئ دلته تذکره د کشتۍ وه وړاندې ذکر کوي پیغمبر د کشتۍ هغه پیغمبر چې چا کشتۍ جوړه کړې ده ولقد ارسلنا نوحا تاخي سمږ لېږلی نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته فقال بیا فرمیل یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما تاسو عبادت کوئ د الله ما لکم نشته تاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه فقال الملأ الذین کفروا وی سردارانو هغه کسانو چې کافرانو من قومه د هغه د قوم نه ما هذا نه دی دا الا بشر مثلکم مګر یو انسان دی ستاسو په شان یو انسان دی څنګه پیغمبر شي او چې دا ځان ته پیغمبر وایي نو دا پیغمبر نه دی خو خپله مشروطي ښیي نو یریدو دی اراده کوي ان یتفضل چې ځان غوره کړي علیکم په تاسو دا چې ځان ته پیغمبر وي صرف مقصد دا دی چې په تاسو باندې صرف ځان غوره کړي نور چې کم دی ستاسو په شان ته انسان دی او چې ستا په شان انسان هغه به څنګه پیغمبر ګرځي نو لہذا دی چې کوم د دوی په خیال باندې گویا دی دروغ وي یتفضل چې دی ځان غوره ثابت کړي په تاسو ولو شاء الله که د الله خوښه شي ویل انزل ملایکه نازله کړې به فرشته الله به پیغمبر فرشته رالیږلی وه وړاندې صورت کې د هغې جواب کړی که په دې ځمکه فرشتې اوسېدلې د هغوی اطمینان زندګي وي نو الله به پیغمبرو ته فرشته رالیږلی وه ځمکه کې انسانان اوسېږي لانزل ملائکة ما سمعنا بهذا من اوریدل ندی کړي په دې توحید فی آبائنا الاولین په خپلو پلرونو پخوانو کې ان هو نه دی دا الا رجل مگر یو سړی دی به جن په د دې لیونتوب دا لیونی دی فتربصوا به تاسو انتظار کوئ په دې باندې حتی حین تر څه وخته پورې هر انسان وفات کیږي نو دام لیونی دی چې مرګ به راشي خبره بیا ختم شي قال او فرمایل پیغمبر رب انصرني الله زما امداد وکړي بما کذبون په سبب د هغه چې دوی زما تکذیب وکړم نو وړاندې دی بیا فنا دانا د چې کوم دی موږ ته آواز وکړو موږ د هغه اجابت وکړو هغه آواز نوح علیه السلام څه کړی رب انصرني فاوحینا الیه موږ وحی وکړه نوح علیه السلام ته ان اصنع الفلک ته جوړوه کشتۍ باعیننا زما په حفاظت ته کشتۍ جوړوه زه به ورته ګورم در چل به درخیم و وحینا او زما په وحی باندې معنی زما په تعلیم فاذا جاء امرنا کله چې راشي زموږ امر وفارت تنور او جوش وی تنور نه څه مرادو هغه د مخکې وی فاسلک فیها نو بیا ته داخل که په دې کشتۍ کې من کل زوجین د هر جوړونه اثنین دوه هر زناور هغه جوړه دوه نو دا مسله چې را هغه چې د نسل نه پیدا کیږي دی ورته وخېجول او ځینې داسې وي چې هغه په خپله په دې خاورو کې د الله په قدرت داسې پیدا کیږي نسل نه غواړي چې انجیو کیروړي دي او دا څیزونه دي نه د دې ته ضرورت نه و اهلک او خپل اهل الا من سبق علیه القول مگر هغه چې مخکې شوی په هغه باندې زما وینا د عذاب منهم د دوی نه پکې د ښځه وه د پکې زوی هم دی
ولا تخاطبني زما سره خبرې مه کوه فی الذین ظلموا باره د هغه کسانو کې چې ظالمان دي. الله فرمیل دی هلاکو ما هر پیغمبر په خپل قوم خفه کیږي، اوس به دا بیا جاړي یا الله مې هلاکوه. نو الله منع کو ولا تخاطبني، په دې باره کې به زما سره خبرې نه کې انهم مغرقون، چې تا سره خبرې نه کوم نو څه فیصله شوې ده، دا ګینې غرق کیږي به. نو تردد پیدا شو، صاحب د تلخیص وی تردد پیدا شو، نو هغه تردد د پیې دپاره تاکید ذکر کیږي انهم بېشکه دوی مغرقون، دوی فیصله د غرقوالي شوې ده. دا به چې کوم د زغر کوم پیدا استویت کله چې برابر شي انت تو ومن معک، هغه چې ستا سره دی علی الفلک په کشتې تاسو وخیږئ نو فقول وایه الحمد لله الذي صنع، د هغه ذات دپاره نجانا چې موږ ته خلاص راکړو من القوم الظالمین، د قوم ظالمانو نه. وقل وای رب انزلنی، الله موږ راکوز کې د دې کشتۍ نه منزل مبارکن پر راکوزولو برکتي سره، وانت خیر المنزلین او ته غوره راکوزونکی. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات دی، و ان کنا لمبتلین، بېشکه موږ یو امتحان اغستونکي، موږ د امتحانات واغستل. ثم انشأنا بیا مو پیدا کړه من بعدهم رسته دوی نه قرنن آخرین، نورې پیړۍ نور قومونه، بیا مو پسې قومونه پیدا کړه. فارسلنا فیهم ما ولېږه په دوی کې رسولا منهم پیغمبر د دوی نه. دا وروسته چې پسې پیدا شوي د دې نه کم قوم مراد دی؟ نو که دې ته وګورې چې د نوح علیه السلام پسې نږدې راغلی دی نو بیا قوم هود دی، عادیات دی. لیکن مخکې مسله ذکر کیږي د عذاب د صیحې، او صیحې چې کوم عذاب دی نو دا د قوم صالح دی. د هود علیه السلام قوم هغوی عذاب خو هوا وه، نو بعضې دا فرمایي چې د قرن آخر نه مراده د صالح علیه السلام قوم دی. نو که د عذاب ته وګورې عذاب د صیحې دی هغه د صالح علیه السلام قوم دی، نو احتمال دی چې دا مراد وي. لیکن بل طرف ته چې وګورې زماني لحاظ باندې د پسې قریب چې راغلی نو عادیان راغلي، د هود علیه السلام قوم دی. نو بیا که دا واخلې ټیک ده، نو د صیحې نه به بیا صیحه نه اخلي، بیا به مطلق عذاب ووایي، او مطلق عذاب هغه شامل هوا ته هم دی. نو فارسلنا فیهم ما ولېږه په دوی کې رسولا منهم پیغمبر د دوی نه، یا هود علیه السلام یا صالح علیه السلام. ان اعبدوا الله، تاسو عبادت کوئ د الله، ما لکم نشته تاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه. افلا تتقون، آیا تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه؟ وقال الملأ، سرداران من قومه د هغه د قوم نه، الذین کفروا، هغه چې کافران، وکذبوا تکذیب کو بلقاء الاخرة، ملاقات د آخرت، واترفناهم، دا ما په خوندونو په خوش عش کړي. اطراف چې کوم دی چې دنیا پې پراخه شي او په هغه کې مزې کوي، نو مولا ښه دنیا ورکړې وه، ښه خوشعیش و فی الحیات دنیا، په ژوند د دنیا کې. وما دی جواب کې ما هذا نه دی دا داعي چې تاسو کم دین ته رابلي، الا بشر مثلکم، مگر انسان دی ستاسو په شان، یاکلو دی خوراک کوي، مما تاکلون منه، هغه چې تاسو ترې خوراک کوئ، کم چې تاسو خوري هغه شانې دی هم خوري. ویشربو دی څکل کوي، مما تشربون، هغه چې تاسو څکئ. ولئن اطعتم، خامخه که تاسو تابعداري وکړه، بشرا د یو انسان مثلکم چې هغه ستاسو په شان دی، انکم بېشکه تاسو اذا لخاسرون، په دې وخت کې به شئ تاسو تاوانیان. ایعدکم، آیا دی تاسو سره وعده کوي، انکم چې تاسو اذا متم، کله چې تاسو مړه شئ، وکنتم ترابا، او شئ تاسو خاورې، وعظام او اډوکي، نو تاسو سره وعده کوي چې انکم مخرجون، تاسو به بیا د ځمکې نه ویستی شئ او جمدي کېږئ به. دا د ځمکې نه وتلو او جمدي کېدلو او قیمت راتلل ډېر بعید دی، عقل دا کوم ځای کې مني. نو هیهاتا هیهاتا لما توعدون، هیهاتا ډېره بعید ده، هیهاتا معنی د بعوده، دا دویم هیهات ذکر کېږي تاکید د مخکې دپاره، بعوده بعوده ډېره لرې ده، ډېره لرې ده، لما توعدون. لما توعدون کې چې کوم دی دا ته خبر هم ویلی شي چې دا ډیره بعید ده هغه چې کوم وعده ده، او دا ته فاعل هم ویلی شي د هیهات دپاره، لام به بیا زاید وایي، څنګه چې مفعول باندې او لام نه داخلیږي نه په فاعل هم نه داخلیږي، دا دواړه متصل وي د فعل سره. البته چې راشي نه هغه ته زاید ویلی شي. نو هیهاتا بعید دا، بعید دا هغه ما توعدون چې ستاسو سره وعده کیږي،
ان هي نه ده الا حیاتنا الدنیا مگر دا ژوند د دنیا زمونږ دی، نموت موږ مرو ونحیا او جمدي کیږو. نو دوی خو د قیامت مسله نه منله او په حسر یې به چې ان هي الا حیاتنا الدنیا، او دلته خو ومنه چې نموت مرو به هم ونحیا جمدي کیږو به نو بیا خو د اخرت ومنو. جواب ته نه ده د دوه طریقو باندې. یو خداو د مطلق جمعیت د پاره دی، په د کې ترتیب نه. نو چې مطلق جمعیت معنی د په د کې ترتیب نه دی، نو نموت و نحیا دا مقصد نه دی چې اوس مړه کیږو و نحیا بیا به جمدي کیږو، بلکې عمدقه د دنیا ژوند دی او عمدقه مرګ دی. نو ژوند مخکې دی او مرګ وروسته دی، عمدغه ژوند دی او پسې مرګ دی، اخواته بل ژوند نشته. و د پاره د مطلق جمعیت په د کې ترتیب نه. دویم چې کوم دی مصداق د نموت او د نحیا بیل کا، نو بیا معنا دا ده عمدغه د دنیا ژوند دی، نموت بانفسنا و نحیا باولادنا. نموت بانفسنا من مرو و نحیا بیا جمدي کیږو به اولاد، اولاد راشي بیا اولاد مړه شي د هغوی اولاد راشي، دغه مړه شي د هغوی اولاد راشي، همدغسې سلسله روانه. وما نحن منګ نه یو بمبعوثین پورته کیدونکي، ان هو نه دی دا الا رجل مگر یو سړی دی افترا چې تړي علی الله کذبه په الله دروغ. وما نحن منګ نه یو له بمؤمنین د لپاره ایمان راوړونکي. قال او فرمیل دغه پیغمبر رب انصرني الله زما امداد وکړي بما کذبون په سبب دغه چې تکذیب وکړو زما. قال پیغمبر ته الله فرمیل عما قلیل لږه زمانه بعد یصبحون دی به وګرځي نادمین خپیمانه. فاخذتهم الصیحه ونیول دوی لره چغې بالحق په حق سره. آغا زینا چې کم قوم شروع نو بعضې فرمی دا سمودیان دی، ځکه دلته عذاب ذکر کیږي صیحه. لیکن بل طرف ته چې وګورې د دې سمودیانو نه وړاندې قریب د قوم نوح ته هغه خو عادیان دي، نو بعضو ته نه عادیان اغستو. نو چې عادیان واغستی شي نو اخذتهم الصیحه، بیا به دې نه مطلق عذاب واخلي. بالحق په حق سره فجعلناهم ما دې وګرځول غصاء ګنده خړ. دا سیلاب چې راوځي او د هغې په سر باندې کم خس و خاشاک او زګونه رواني او یو سیډ او بل سیډ ته نښلي، نو دې ته موږ ګنده خړ ورته وایو. نو دا شانتې مو برباد کړه. غصان فبعدا لرې والی دی ویلې قوم ظالمین د پاره د قوم ظالمانو. ثم انشأنا بیا مو پیدا کړه من بعدهم رسته دوی نه قرونا آخرین پیړۍ نورې، بیا پس یو پیړۍ او پسې بل او پسې بل. ما تسبق من امت نه مخکې کېږي د یو امت او جماعت نه، نه مخکې کېږي یو امت اجلها د خپل ټیم نه چې ټیم یې له راغلی نه او د دې مخکې هلاک شي. وما یستاخرون او دی نه رستو کېږي د خپل ټیم نه، نه مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي. ثم ارسلنا رسولنا بیا مې راولېږل انبیا تترا پرله پسې. تترا د اصل کې دی وترا، و بدل شي په تا باندې تترا ویلی شي. وترا یو د بل پسې مو داسې راولېږل. کلما هر کله جا امتن چې برالی امت ته رسولها د هغه پیغمبر فکذبوه دی به د هغه تکذیب وکړو. فاتبعنا ما به ورپسې کړه بعضهم بعضې د دوی بعدا بعضې نورو پسې په هلاکت کې، څنګه چې مخکې هلاک کړل وروستري به هم پسې هلاک کړه. وجعلناهم ما دې وګرځول احادیث قیسې، بیا خلکو له صرف قیسې کولې چې دلته پلانې قوم راغلی او پلانې قوم. فبعدن پس لرې والی دی وي د الله د رحمت نه لقوم لا یؤمنون هغه قوم دپاره چې د ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسی بیا مو ولېږه موسی علیه السلام د هغه ورور هارون علیه السلام بآیتنا په خپلو نشاناتو وسلطان مبین او په حجت ښکاره سره. الله غټې غټې معجزې دله ورکړې. الی فرعون دی مو لېږلی فرعون ته وملئه د هغې سردارانو ته فاستکبرو هغې تکبر وکړو وکانو قوما عالین او دوی قوم متکبره. تکبر د هغې صفت و. فقالو دی وی نؤمنو من ایمان راوړلی بشرین دوه انسانانو دپاره مثلنا چې هغه زموږ په شان دي. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ستاسو څه فضیلت دی خو زموږ په شان د دوه انسانان یو او بلکې زموږ نه کمزوري ځکه چې وقومهما قوم د دوانو لنا عابدون زموږ دپاره عبادت کوونکي. قوم خو هغه زموږ خادمان دي زموږ عابدان دي. فکذبوهما دی تکذیب وکړه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام. فکانو من المهلکین دی شو د هلاک شدونه. ولقد آتینا موسی الکتاب تاکي سمون ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات لعلهم یهتدون دې دپاره چې دوی په هدایت شي. وجعلنا ابن مریم ما ګرځولې او زوی د مریم و امه د هغه مور حضرت مریم آیتن دا نشانه وه په دې چې الله یوه پیغلې زنانه ته بغیر د خاوند نه صالح بچی ورکړی دی. و آوینهما ما دوی له ټکانه او ځای ورکړی الی ربوتن
ذات قرار و معین، رب ویتا چې دا خاوند د قرار او د روانو اوبو وه. د دې ربینا دا کم ځای دی نو بعضې فرمایي فلسطین مراد دی، فلسطین ته رب ووایي، بعضې فرمایي دا دمشق دی، او څوک دا فرمایي دا په دمشق کې خاص ځای دی غوطه، دا په غوطه کې اوسېدل، یا غوطه کې اوسېدل یا په دمشق کې اوسېدل. نو هغه ځای باندې عیسی علیه الصلاة والسلام او د هغه مور ابې دا آبادو. رب وه ذات قرار چې دا ځای د قراري نو بعضې ځای قابل د اوسېدلو یې خلک پکې ژوند تېروي، نو دا ځای قابل د اوسېدلو دا قرار. او معین دا د روانو اوبو دی، اوبه پکې هم رواني، دا د ځای چې کوم دی حسن دی. نو دا هغه ځایونه دي مفسرینو ذکر کړي دي. موجوده قادیانیانو په کشمیر کې یو ځای برابر کړی، هغې ته ربوه ورته وایي، او دلته عیسی علیه السلام مړ دی، هغه ختم شوی دی، دوباره بیا راتلل نشته. دا د هغوی یو ځای دی او نوم یې له ایښی دی. نو یو ځای ته نوم په خپله ایښودل داسې لازمي خو نه چې د هغه صفات د موله ثابت شي. اوس ته دلته ښه ښکلې آبادي مزېداره وکړې او هغه ته نوم کېدی بیت الله او د هغې ته نوم کېدی حرم، نو په دې څه حرم کېږي خو نه، دا خو ستا آبادي ده. دارنګې دوی هم دقسې کړي دي. یا ایها الناس ای انسانانو کولو خورئ من طیبات د پاکو وعملو صالح عمل کوئ نیک انی بما تعملون بېشکه زه ستاسو په عملونو باندې علیم پویم. وان هذه امتکم بېشکه دا ستاسو امت دی امتا واحده امت دی یو وانا ربکم زه ستاسو رب یم فاتقون ویرېږئ زمانه. فتقطعوا دی بیل بیل کو امرهم امر دوی بینهم په خپل منځ کې زبرا ټوکړي ټوکړي. نو څوک یو طرف ته روان شول دا صابیان، څوک بل طرف ته روان شول یهودیان، څوک بل طرف ته روان شول نصرانیان، داسې په ډلو تقسیم شول. کل حزب هر ډله بما لدیهم هغه چې د دوی سره دي فریحون په هغې خوشحالي کوونکي دي. فذرهم پرېږده دوی فی غمرتهم په خپلو غفلتونو کې جهالتونو کې په خپل جهالاتو کې پراته دي حتی حین تر څه وخته پورې. ایحسبون آیا دوی ګمان کوي انما نمدهم بېشکه موږ د دوی دپاره امداد کوو به په دې مهلتونو، دا چې کوم مهلت وله ورکوو نو د هغوی خیال دا دی چې دا زموږ امداد دی، من مالین د مال نه و بنین او د زامنو سره نه چې مهلت نه دی. نو سارعو لهم موږ جلدي کوو د دپاره په الخیرات په خیرات احساناتو کې، بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي. ان الذین بېشکه هغه کسان هم من خشیت ربهم چې دوی د یارې د خپل رب نه مشفقون یریدونکي دي، د الله نه عظمت او د الله د لویۍ نه دوی یریږي. والذین هغه کسان دي هم بآیات ربهم په آیاتونو د خپل رب باندې یؤمنون ایمان راوړي. والذین هغه کسان دي هم بربهم لا یشرکون چې دوی د الله سره شرک نه کوي. والذین هغه کسان دي اوتونه چې دوی راتله کوي ما اتو هغه چې دوی کوي وقلوبهم وجل اړونه د هغوی یریدونکي دي. حضرت عایشې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو والذین یؤتون مراد نه ګناهګار خلک دي چې انسان به طوري مثال خطا او ګناه کوي خو بیا هم د الله نه یریږي. پیغمبر علیه السلام ورته ویل نه دا مراد نه دي، مراد ترې نه نیکان دي، دوی عبادات کوي منځونه کوي خو بیا هم د الله نه یریږي. ما خو منځ وکړو خو واپس یې په دې مخ دله وولي، تا خو سبق ووایې خو واپس یې د دې مخ نه دله وولي، تا خو طالبي وکړه خو د علم د دې مخ نه دله وولي، د الله نه دې نه یریږي. نو بیا د قبولیت سوال کوي چې الله یې راله قبول کړي. یؤتونه چې دی راته کوي ما ته هغه چې دوی کوي که منې کي. وقلوبهم او دوی زړونه وجلتون یریدونکي دي انهم بېشکه دوی الی ربهم راجعون خپل رب طرف ته واپس کېدونکي دي. اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات دا جلتی کوي په نیکو کې وهم لها دوی دغه نیکو دپاره سابقون مخکې کېدونکي دي. ولا نکلف نفسا موږ تکلیف کې نه اچو یو نفس الا وسعها مګر د هغې د وس مناسب. هر انسان چې څومره وسي الله مکلف ګرځولی. تاسو فقه اصول فقه کې مسله وایي ماشوم پیدا شي نو د ده عقل کار نه کوي، بدن یې کمزوری دی نو کار نه کوي، نو الله پاک دی نه هېڅ مطالبه نه کوي. بیا چې داسې ورو ورو غټ شي بدن کې طاقت پیدا شي، شپږ اتو کالو ته ورسېدو، اوس ته د بدن تمرین او مشق ورکوی شي، لمونځ پې کوه، روژه نیمه پې نیسه چې دا بدن ورو ورو طاعاتو سره مخته شي خو لازمي پې نه ګرځئ. بیا چې کله دغه بدن 15 کالو ته ورسېده
نو په دې بدن کې طاقت پیدا شو، اوس دا د پیټ وړلو شو، نو چې 1500 کالو ته ورسېدې د بدن خو پوره شو. عقل دې څنګه دی؟ که لیونی و بیا هم پیسه نشته، او چې نه لیونی نه یي عقل دې هم ټیک دی، بدن هم ټیک دی، اوس په تا احکام پرست شول. ګوره د 1500 کالو پورې ته آزاد ګرځېدلې. همدارنګې دلته هم که د 1500 نه اخوا د عقل نه نو بیا هم په تکلیف نشتی، خو چې عقل هم برابر شو، بدن هم برابر شو 1500 کالو کې، اوس یې مکلف. اوس تکلیف څومره دی؟ تکلیف هم چې ستا د وس لاندې مونځ کوه، چې تا سره مال نه زکات د باندې نشته، صرف 2 کاله کوه، روژه نیسه، مونځ کوه. او چې مال در سره درکړی شو نو بیا د مال لږه غونتې حصه 24 غنټې تاله په ورځ شپه کې درکړی شوې، دا 15 ونه مونځونه چې را جمع کړي په دې نیمه غنټه نه لګېږي. د په 24 غنټو کې ستا نه نیمه غنټه واغستله او تاله چې کوم دی دا 24 غنټې 23.5 غنټې تاله درکړي، نو څومره لږ عبادت دی. زکات مسله وي، تاله مال درکو نو داسې ته نه وایي چې مال مې درکړی زکات، په دې ځان له کور جوړ کړه، په دې ځان له واده وکړه، په دې ځان د کور سامان والا، خپلې کپړې وکړه، الله ترې نه سم نه غواړي. چې ته په دې پیسو باندې کور هم جوړ کړې، واده هم وکړې، ضرورت هم پوره کړې، بیا د سره پیسې دي نو درته وایي کېده مه ورکوه، سبا به دې پکار شي، میاشت پس به دې پکار شي، 15 میاشتې پس به دې پکار شي، ولګوه که تا پیسې کېښودې، جي کال پې تېر شو پیسې ونه لګېدې، نو که په دې منځ کې پکار شي ولګوه، الله زکات نه غواړي. خو چې کال پوره شو نو ستا کور شوی دی، ستا ښځه دې شوې ده، د کور تمام لوښي ضرورتونه پوره شوي دي، او دا پیسې د سره هسې پرتې وي، پرې یو کال هم پې تېر شو، په کال کې ستا ضرورت هم رانغی چې ویې لګې، نو پته لګي خو ضرورت نه سیوا شوې که نه، کوې خو تا به لګولي وې که نه. نو چې دونه ضرورت نه سیوا هم شولې، بیا درته وایي لږې دي که ډېرې، لږي وساته، پیسه هم مه راکوه، بیا هم وساته ځان سره، او که ډېرې وي اوس ترې نه ماله لږې شانتې راکړه، نورې ستا 40 به ترې ماله راکړه، نور هم ستا. نو څونه اسانې خبرې دي. نو ځکه چې کوم دی انسان چې مکلف ګرځېږي اول نه وروستو عبادات، دا تمام چې کوم دي د انسان د وس لاندې خبرې دي، د وس نه برې خبرې الله په دې باندې نه باروي. ولدینا کتاب، زموږ سره کتاب دی، ینطقو چې هغه ګویانه دی بالحق، په حق سره، معنی دوی چې څومره اعمال دي هغه پکې جمع دي. وهم لا یظلمون، په دې به ظلم نشي کېدی. بل قلوبهم غمرة، بلکې دلونه فی غمرة، دا دي چې کوم دی په غفلت کې، من هذا د دینا، ولهم اعمال، دوی د پر اعمال دي، من دون ذلک غیر د دینا، هم لها عاملون، چې دي د هغې دپاره عمل کوونکي دي. حتی تر دې اذا اخذنا مترفیهم، چې موږ ونیسو دوی مالداره بالعذاب، په عذاب سره، کم چې دوی مالدار دي هغې ته عذاب ورسیږي، اذا هم یجأرون، بیا دوی فریاد کوي. الله د خوانو ته وویلي شي لا تجأروا اليوم، تاسو فریاد مه کوئ نن ورځې، انکم بېشکه تاسو منا زما د خوانه لا تنصرون، ستاسو سره به امداد نشي کېدی. قد کانت آیاتي، تاخیر سره زما آیاتونه، تتلا علیکم چې لوستلی شول په تاسو، فکنتم وی به تاسو علی عقابکم، په خپلو پوندو باندې تنکسون، تاسو به واپس کېدئ. چې د اورېده د الله آیاتونه بیانېږي نو په شا شا په خپلو پوندو تاو شولئ. مستکبرین به، مستکبرین تاسو تکبر کوونکي وئ. به ضمیر بعضې فرمایي دا راجع دی غیر مذکور ته، قریبا دلته نه دی مذکور، دا راجع دی حرام ته. مستکبرین به، تاسو تکبر کوئ په حرام باندې. یا هی ضمیر پیغمبر ته، مستکبرین به، تاسو تکبر کوئ په دې پیغمبر. سامرن دی حال کې چې تاسو قصې وایي، دی به راجم و حرم کې به ناستو، دا زړې بګتې قصې به یې کولې. تهجرون، دا که هجره یهجرو شي او سمع دغه باندې نصره باندې باب قیاس کی، نو هجور ویلی شي فحش خبرې کول، بې حیا خبرې کول. نو تاسو تکبر کوئ، تاسو قصې بیانوئ. تهجرون، فضل بکواس کوئ، فضل بکواس کوئ چې کوم دی، او چې د هجران نشي نو بیا پرېښودل. سامرن قصې ویونکي، تهجرون، تاسو قرآن کریم پرېږدئ. افلم یدبر القول، آیا دی سوچ نه کوي په دې وینا کې، مراد نه قرآن دی، په دې کې دی سوچ نه کوي.
ام جاءهم یا راغلی دوی ته ما هغه لم یاتی اباهم چې نو راغلی دی پلرونو ته دغه چې کوم دی د عذاب انتظار کوي اباهم الاولین د دې پلرونه پخوانی ام لم یعرفوا رسولهم یا دوی نه پیژني خپل پیغمبر تاسو د پیغمبر علیه السلام نه پیژنئ چې دغه پیدایش دغه ماشوموالی دغه جوانی د اخلاق فهم له منکرون دغه دپاره انکار کوونکي دي هم یقولون بلکې دوی وایي به جنتون په دې پیغمبر دی لیونتوب دا دی لیوني بل جاءهم الله فرمایي لیونه نه دی بلکې دوی راوړو ته دی دپاره بالحق په حق سره و اکثرهم للحق کارهون او زیات د دوی حق دپاره بد ګڼونکي دي ولو اتبع الحق کتابداري کولی حق اهواهم دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض فاسد شوي بو اسمانونه او ځمکې دا حق د دوی تابع خواهشاتو تابع شوی نو شرکیات بو دا نظام به غون ګډوډ شوی ومن فيه نه چې دی په منځ کې دی بل آتیناهم بلکې مارات تکړی دی تبي ذکرهم د دوی په نصیحت بل آتیناهم بلکې مارات تکړی تبي ذکرهم د دوی په شرافت دا خود عربو د پر شرافت دی چې الله پیغمبر قرآن په عربی کې راولېږه فهم عن ذکرهم دوی د خپل شرافت نه معرضون اعراض کوونکي دي ام تسألهم خرجن دا خلک ایمان ولی نه راوړي یا دا دګنې ته دوی نه غواړي خرجن چانده او څه پیسې ته نه غواړي دا خو ته نه غواړي بلکې په خراج ربک چانده د رب ستا چې الله تعالی کوم ثواب ورکوي خیر دا غوره دی وهو خیر الرازقین دا الله پاک غوره رزق ورکوونکی دی وانک لتدعوهم بشک تدوی رابل الی صراط مستقیم لارې نیغې ته وإن الذين بشك هغه کسان لا يؤمنون بالآخرة ایمان نه وروړي په آخرت باندې عن الصراط د صحیح لارې نه لناکبون خامخا کږېدونکي دي ولو رحمناهم که موږ په دوی رحم وکړو وکشفنا موږ لرې کړو ما بهم هغه چې په دوی دي من ضر ضرر په دوی رحم وکړو ضرر ترې نه لرې کړو مراد د دې نه یا د بدر واقعه ده او یا هغه چې پیغمبر علیه السلام دوی ته خیریه وکړي ګوره بدر کې الله دوی له سزا ورکړه صحیح ته نه مړه کړه څه چې کوم د هغه تېره په قید کې رال بیا هم الله د دوی سره چې کوم دی عفو وکړه قیدیان یې ورته آزاد کړه او یا دا لګي دا قد صالح سره کله چې دا مختلف ورانی شروع کړو چې کوم دی ونه سمېدل نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته خیرې وکړې الله دی ونیسي سینین کسینین یوسف څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې د قد صالح راوستی په دی راواله نه اخواته سمامه ابن آسال دا د بنو حنیفه ملک سیب هغه مسلمان شو هغه په لارې بندې کړې د بهر نه سفلایي مکمل په دی بنده شوله او دننه خو دوی سره سوونه په مکه کې نه بس مردار خوراک به شروع دی څښا ورې دی وخوړل دا سرمنې مردار دا بیا پستولې بلکې عین روایتو کې راځي دا چې کوم وړی وي نو چې څاروی به حلال که دا وړی به هغې ته کېښولې نو دا وینه به په هغې راله دا به جم شوله نو چې جم شي بیا به د هغې نه دا ټوکړې نو دا وړی دا بیا کټ کولې او دا بیا خوړلې نو چې دې ته حال ورسېدو دوی را جمع شو چې کوم دی لاړ شه د پیغمبر پسې ابو سفیان رالی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وی ته نه وایې چې زه رحمت یم ولې نه یم څنګه رحمت یې هلته خو قوم برباد شو ته نه وایې چې د رښتې خیال ساتئ رشته پالمه دا ستا د تره بچي د ماما او د کاکا بچي نه دي ستا خوب نه دی هغه خو برباد شول څه دې په بدر کې مړه کړه او څه یې د ولږې مړه کړه نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیا سمامه ته وویل لارو ته کولاو کړه لارو ته کولاو شوله چې کوم دی نو بیا خوراک یې الله فرمایي چې موږ دوی له سزا ورکړو نو دی بیا سمي بیا هم نه سمیږي که موږ کولاو کو په دی باندې ولو رحمنا کمن په دوی رحم وکړو کشفنا بهم لرې کو په دوی من دورن هغه ضرر للجو دوی بیا ننوځي فی طغیانهم په خپلو سرکشو کې یعمهون دوی متحیر ولقد اخذناهم تاقی سره ما دوی نیولي بالعذاب په عذاب سره یا د بدر په صورت کې یا د دغه قاد صالح په صورت کې فمستکانو پس دوی دباو نشول عاجزي اونکړه ربهم خپل رب ته فما يتضرعون او نه په دوی کې پیدا شول عاجزي حتی تر دې اذا فتحنا علیهم چې من کلو کو په دوی باندې بابن دروازه ز عذاب شدید خاوند د سخت عذاب اذا هم فيه مبلسون بیا دوی په هغه کې وي نا امیده
وهو الذي الله هغه ذات دی انشأ لکم السمع چې پیدا کړي ستاسو دپاره قوت د اورېدلو والابصار او قوت د لیدلو والافئده وړونه قلیلا ما تشکرون لږ په تاسو کې هغه دی چې شکر وباسي وهو الذي الله هغه ذات دی رزقکم تاسو پیدا کړي فی الارض په ځمکه کې وإلیه تحشرون هغه ته بس تاسو جمع کېدل وي وهو الذي الله هغه ذات دی یحیي ویمیت جمدي کول کوي او مړه کول کوي وله اختلاف الليل والنهار الله دپاره د اختلاف د شپو او د ورځو افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ بل قالوا بلکې دوی وایي مثل ما قال الاولون څنګه چې به وایي پخوانو چې څنګه خبرې کولې هغه شانتې دوی قالو دی وی اذا متنا کله چې موږ مړو شو وکنا ترابا او موږ شو خاورې و عظاما او اډوکي ائنا لمبعوثون آیا موږ به بیا پورته کیږو لقد وعدنا تاخي سردا وعده کړی شوی ده نحنو زموږ سوا اباؤنا زموږ د پلرونو سره په یو خو هم راپورته نشو هذا دغه وعده من قبل پخوا ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مګر دا قصې د پخوانو دي ولوته ویلې من الارض چا د پاره د ځمکه او من فيها هغه چې په دې ځمکه دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سیقولون زه دی چې دی ویلې الله ځمکه د الله د پاره ده ولوته افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ولوته امر رب السماوات السبع څوک دی مربي د اسمانونو ورب العرش العظیم او څوک دی مربي د عرش لوی سماوات او ارضا دا عموما په جمع سره ذکر کیږي دا دي څومره انشاءاللہ سورة طلاق کی مضمون راځي اسمانونه دا خو دی و زمکه متعلق چې دا و زمکه څنګه دی ومن الارض مثلهن الته مضمون راځي نو الله دا اسمانونه او د دې زمکو د دې ټولو مربي دی او ذل عرش رب العرش د عرش مالک هم دی سيقول نظر دی ویل الله دا تربیت الله سره دی ول ورته یا فلا تتقون الشرك تاسو د شرکیات نه ځان نه ساتئ ولوته من بيده د چا په لاس کې د ملکوت کل شی حکومت د هر یو سیز وهو د الله پاک یو جیرو پناه ورکی د عذاب نه ولا یجارو علیه دغه په ضد څوک پناه نشي ورکوله ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سيقول نظر دی ویل الله دا اختیار د الله صدق ولوته ویا فانا تسحرون پس تاسو کم طرف ته پتا سو سحر کې کولی شي نو ته بل طرف ته روان شوي بل آتیناهم بالحق بلکې مراد تکړی ته په حق سره انهم لکاذبون بشک دوی دي دروغجن متخذ الله ندینه ولی الله پاک من ولدن ځان د پر اولاد وما كان معه او نشته د الله سره من اله بل معبود نو خو لزویشته ور د الله سره بل شریک معبود شته اذن په دې وخت کې کو سره بل معبود لذهب بوتل بکړو کل اله هر معبود ما خلق هغه چې د پیدا کړی دي ار خدای بخپل مخلوق د ځان سره یوځای کړو بیا به یو بل سره اختلاف او جګړه شروع شو څنګه چې دنیا کې تمانع شروع وي یو بل بادشاہ خو نه مني نو دو خدایانو به یو بل څنګه بنو ولا علا او چتواله به حاصل کړو بعضهم بعض دي علا بعض په بعض نور باندې سبحان الله پاک د الله عما یصفون هغه چې دوی بیان کوي عالم الغیب د الله پوهیږي په غیب او شهادت او په حاضر فتعالی پس اوچت دی عما یشرکون هغه چې دوی سره شرک کوي ولوتویا دا چې کوم دی ربي زما رب اما تورین یا خو ته خیمات ما توعدون هغه چې دوی سره وعده کوي شي ما یوعدون هغه وعده وسه کوي شي یا خو ما ته او خای چې زوینم پسترګو او چې زما په ژوند کې دغه وعده د عذاب پوره کیږي ربي ای زما رب فلا تجعلني تمغ زما فل قوم الظالمین په قوم ظالمانو کې فإن على أن نريك الله فرمای بشک موږ په دې چې تا ته او خیو ما نعیدو هغه چې دې سره وعده کوله قادرون قدرت والا یو په دې قادر چې دې سزا ورکو ته ویني ادفع بالتي دفك فاغ طریقې سره ادفع دفك بالتي بالخصلة التي فاغ خوي سره کم خوی چې کم دی بالکلمت التي په هغه کلمې سره هي احسن چې هغه غوره ده السیئه دفک په دې باندې بده کلمه هغه سپور استغې کنځلې کوي نو ته د هغې جواب مه کوه په ښایسته طریقې باندې د هغه جواب وکړه نحنو اعلم موږ پوهېږو ما یصفون هغه چې دوی بیان کوي وقل وایه ربي ای زما رب اعوذ بک زه پناه غواړم پتا من همزات شیاطین د وسوسو د شیطانانو نه نبی کریم علیه السلام فرمایي د هر انسان په دیړه کې دوه کوره وي
یو د فرشتي وي او یو د شیطان وي. نو لمتن یو چې کوم دی القا وي د جانبه د فرشتې نه د خیر خبرې ړکې اچوي، او بله القا وي د شر، دا د شیطان کار وي. نو چې ښه القا راشي نو په هغه کې وایه د الله حمد، او چې کله وسوسه او غلط فکر راشي په هغه کې د اعوذ بالله وایه. موږ پښتو کې داسې ورته وایو یره چې دا یو له مې وایي چې داسې وکړه، دا بل له مې وایي چې داسې وکړه. د انسان دواړو نه دی. سورة احزاب کې مضمون را روان دی، ما جعل الله لرجل من قلبین. د یو انسان دواړو نه نه یو دی، خو دا الهام او وسوسه اچول پکې دوه دي. د شیطان خپل ورانه اچي وسوسه، فرشته هغه چې کوم دی خپل الهام اچي. نو ادفع بالله، نو قل اعوذ بک من همزات الشیاطین، د وسوسو د شیطانانو نه، واعوذ بک ز پناه غواړم پتا رب ای زما رب ان یحضرون چې دوی حاضر شي زما سره، حتی تر دې اذا جاء چې راشي احدهم الموت یو دوی ته مرګ، قال دی به رب ارجعون، چې مرګ ول راشي نو به دوی رب ارجعون. اشکال دا دی چې الله خو یو دی، نو دیو ته جمع څنګه ذکر کوي چې ارجعون؟ درې توجیهات کوي. یو دا چې دا د ادب د پاره وی رب ارجعون، یا الله تاسو ما واپس کی دنیا ته. الله خو یو دی، خو د ادب او د تعظیم د پاره وی جمع رب ارجعون. لکه څنګه چې ډېرې صیغې د مفرد د پاره د جمع راغلي دي. انا انزلناه دا خو د جمع صیغه ده، نحن نزلنا د جمع صیغه ده. او سره دی نه چې الله خو یو دی، دا ځان د پاره چې د جمع صیغه استعمال کړې ده دا د تعظیم د پاره. نو دلته دا بنده اوس دی وخت کې د الله تعظیم کوي، نو ځکه ورته وایي ارجعو جمع. دویم دا کافر بار بار مطالبه کوي، دا ارجعو جمع نه ده، بلکې دا هغه د بار بار مطالبې نه تعبیر دی. د یو ځل وی الله دنیا ته مې ولېږي، بیا وی بیا وی بیا وی. دا چې بار بار دی مطالبه کوي، هغه بار بار مطالبه د ارجع ارجع هغه را جمع شوله، نو ځکه ورته ویلی شو ارجعون. او دریم دا ده چې د خطاب د فرشتو څخه کې هلته وکته چې د فرشتو د روح قبضه کولو یو جماعت د فرشتو راغلی دی. نو دا هغې ته وی رب ای زما رب ارجعون، د فرشتو ته ووایه چې ما واپس ولیږي. نو ارجعون دا جمع په دې ده ځکه چې فرشتې دي. لعلی اعمل صالحا، شاید چې زه عمل وکم نیک، فیما ترکتو هغه چې ما پریښي، کله هرګز داسې نه ده دوباره بیا تلل نشته. انها بېشکه دغه کلمتون یوه کلمه ده، هو قایلها دی دغه ویونکی دی، هسې په خولې وایي او دوباره تلل بیا کوم ځای کې دي. ومن ورائه مخکې دوی نه برزخ دی. برزخ هغه ته وایي چې د دنیا نه انتقال وکړي او آخرت لا راغلی نه دی، که په قبر کې او که په هوا کې او که په سمندر کې، خو دا برزخ دی. نو الی یوم یبعثون، ورځ د پورته کېدلو پورې. فاذا نفخ فی الصور، کله چې پوک ولی شي په شپېلۍ کې، فلا انصاب بینهم، بیا به نه نسبونه دوی په منځ کې یومئذ په دې ورځ. ولا یتساءلون، نه به نسبونه او نه به دوی نه تپوس کېږي. تپوس ترې ځکه نه کېږي چې د الله علم دی. نافی ابن ازرق، عبدالله ابن عباس ابن بار بار تپوسونه کول، قرآن کې بعضینو کې تعارض معلومیږي. دلته خو یومئذ لا یتساءلون، او بله موقع فرمی فوربک لنسألنهم، هغو ته وفرمیل دا قیامت ډېره لویه ورځ ده. په دې کې بعضې موقع به داسې وي چې لا یتساءلون، او بله موقع داسې ده فوربک لنسألنهم. الله فرمی په خپل ذات باندې قسم تپوس به ترې نه کوم. فمن ثقلت موازینه، د چا چې درانه شي تولونه د نیکو، فاولئک دا کسان هم المفلحون، دوی کامیاب دي. ومن خفت موازینه، د چا چې سپک شي تولونه د نیکو، فاولئک فدا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې تاوان کې اچولي خپل ځانونه. فی جهنم خالدون، دی به جهنم کې همیشئ. دا جهنم څخه ځای دی. تلفحو دا بورتی سوزی بوجوههم، دا غی مخون النار اور، وهم فیها دی و پا دی جہنم کے کالہون کوت مخبراتی. کل حویلی شی تندے را کوت کول، دنیا کے تخپشن و تندے را کوت کی خدا آخرت خفگان دسے ندے. آل تبا کل ہی دایو شونڈے در اوگ دا کڑے پا نام پرتا دا، بلا شونڈے در اوگ دا کڑے دارے پسر اڑول دا چنگ خلناسی. نا جہنم انداسی وی هم فیها کالہون. علم تکن آیا نو دی آیاتی زما آیاتون تتلا علیکم چلو استلیش والتاسو تفکون تموی تاسو بها تو کذبون، تاسو پر تکذیب کو.
قالو دی بوی ربنا ای رب زمونږ غلبت علینا غالب شوی په موږ باندې شقوتنا زمونږ بدبختی په موږ باندې خپله بدبختي غالب و چې موږ ایمان نه راوړو وکنا قوما ضالین موږ قوم ګمراه ربنا ای رب زمونږ اخرجنا موږ وباسه من هذه جهنم نه فإن عدنا که موږ بیا واپس شو دی جهنم ته فإنا ظالمون چې بیا مو دغه عمل وکړو نو الله بیا به مجرمانو خو اوس مقرره راکړي قال الله تو فرمایي اخسو فيها تاسو کورې شئ په دې جهنم کې وایاتون تاسو چې کله جهنم کې کورې شئ او تاسو خبرې مه کوئ لا تکلمون د دې نه وړاندې خو خبرې کولې چې کله الله منع کړي بیا به دې خبر نشي کولی هسې به د سپو په شان ته یو بل سره سنګي انه بېشکه شان دا دی کان فریق وی وډله من عبادي زما د بندګانو نه یقولون هغوی وی ربنا آمنا ای زمونږ ربه مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړه وارحمنا او رحم وکړه وانته خیر الراحمین ته غوره رحم کوونکی نه د رحم کوونکو فاتخذتموهم تاسو هغوی نیولي و سخریا په مسخرو سره تاسو صرف د هغې پسې ټوقې کولې حتی تر دې انسوکم چې هغوی ير کو ستاسو نه ذکري زما ذکر دغه ټوکو تاسو دې ته ورسولې چې د سره مو قرآن کې سوچ هم نه کو وکنتم منهم تاسو وایي د هغې پسې تضحکون تاسو پسې خندل انی جزیتهم اليوم بېشکه زه هغوی له بدله ورکوم نن ورځې بما صبرو په سبب د هغه چې صبر کو انهم بېشکه دوی هم الفائزون هم دوی دي کامیاب قال الله به تو فرمای دی کسان ته کم لبستم سونه وخت تیر کړو تاسو په الارض پزمکه کې عدد سینین پشمیر د کلونو سونه کال لري پزمکه کې تیر کړي قالو دی به لبسنا یوما من وخت تیر کړ یو ورځ او بعد یوم یو ورځ ونه یا صحیح صد ورځ و فاسال العادین تپوسو کړي حساب کوونکو نه هغه په حساب پوي قال الله تو فرمای الا بستم تاسو وخت نه تر الا قليلا مگر لګه سمانه لو انکم کنتم تعلمون ک تاسو پويږئ افحسبتم تاسو ګمان کوي انما خلقناکم بشک ما تاسو پیدا کړی عبس تاسو دا خیال چې زه الله پیدا کړی ما عبس ما پسې بس احکام ورته نه وانکم بشک تاسو به الینا لا ترجعون ما تبستا سو واپس نه فتعالى الله الملك چد الله پاک چې بادشاہ د حق د دین او چد چې تاسو کې عبس وګرځي لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله د رب العرش الکریم خاوند د عرش د عزت من ومن يدعو مع الله اغسوچ را بل د الله سره الها اخر بل معبود لا برهان له به چې د دلیل نشته باغه باندې فإنما حسابه بشک د حساب عند ربه پنځ درف د انه بشک شان د لا يفلح الكافرون نکامیابیږي کافران وقل او يا رب اغفر الله بخنه وک ورحم ورحم وک انت خير الراحمين بشک ته غور رحم کون کې د رحم کون کو نه یو 15 منټه د موکه